رب العالمین د مسلمان د عبرت لپاره په قرآن حکیم کې د حضرت نوح علیہ السلام واقع بیانوي. په ډېرو ګڼو صورتونو کې په مختلفو ځایونو کې الله ذوالجلال دا واقع ذکر کړی دی. هغه بندگان چې د الله نه لرې دي او سرکشه خلق دی، یا هغه مسلمان چې بدعمله دی، د هغې دپاره په دې واقعه کې ډېر لوی عبرت دی. حضرت نوح علیہ السلام دا آدم علیہ السلام نه تقریباً څه د پاسه 1000 کاله وروستو راغلی دی. بعض علما 1026 کاله یادوي، څوک 1013 کاله یادوي، څوک کم و بیش، خو تقریباً د دې زمانه د آدم علیہ السلام نه 1000 کاله پس وه. او علاقه د نوح علیہ السلام د دجلې دریاب او د فرات د دریاب په دې منځ کې یو لویه وادي ده. د دې بغداد نه شروع شوې د دیار بکر ورته وایي، د دجلې او د فرات دریاب منځ دی او د بغداد او دیار بکر دا دی منځ کې ډېر لوی غرونه دي. د هغې غرونو په منځ کې دا یو اوږده علاقه تېره شوې ده. د عراق د موجوده عراق چې دی دې علاقه کې دا زمانه تېرې دا علاقه وه. دې کې نوح علیہ السلام پاتې شوی دی. نوح علیہ السلام ته آدم ثانی وی، ځکه دنیا کې رب العالمین هغه وخت کې کم کافران غرق کړل، نو بیا د دنه الله د دنیا روانه کړه. نسل الله د نوح علیہ السلام او د هغه د بچو نه شروع کړو. او قرآن حکیم کې خو د ټولو پیغمبرانو ذکر دی، د اکثرو پیغمبرانو ذکر دی، لوی چې کم جلیل القدر پیغمبران دي. خو نبی علیہ السلام بخاری شریف کې حدیث دی، په مسلم شریف کې دته اول الرسول وی پر پیغمبرانو کی یو خاصه طبقه ده، دا غي څه خاصه ذمہ داری دي. انبیاء خو څه د پاسه 1,40,000 یا 2,40,000، په دې کې د رسولانو یو خاص تعداد 314 دی. نو د 314 ټول انبیاء رسول حضرت نوح علیہ السلام د قوم بت پرستو شرک بے کو، بوتان بے جوړ کړو، هغې ته به سجدې کولې، د هغې بوتانو عبادت بے کو، او غټ غټ پکې بوتانو، 15 پکې غټ غټ بوتانو، یعوق او نصر او داسې نورم غټ غټ لوی لوی بوتان دی ساتلی و ځان له هغې ته به سجدې کولې او د خپلو دنیاوي حاجتونو سوالونه او دعاګانې به د هغه بوتانو نه غوښتلې. آدم علیہ السلام چې کله د دنیا نه تشریف یوړو، د هغه نه پس حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، ممکن د نور پیغمبرانو مو خو د هغې ذکر نشته، نو دا بت پرستی شروع شوه. اوس هم ډېر خلک په هندوستان کې یا په جاپان کې یا په بعضې ملکونو کې بوتانو ته سجدې کوي. او زمونږ په دې علاقه په دې وطن هم که تاسو دا کنډرات وګورئ، تیره زړو کې یا د ایساره کې یا په دې تخبې کې یا سنبدال کې شته، یا په دې ډیرو کې چې څومره ده زړې ډیرې لټوي، نو بوتان به پکې راخېږي. او د هندوانو د مشرکانو د عبادت ځای نه به راخېږي. دې نه دا معلومیږي چې زمونږ په دې علاقه او په دې وطن باندې د بوتانو یو دور تېر شوی دی. ځکه زړې کنډرې چې څومره لټېږي او زړې ډیرې چې لټې، نو په هغې کې زمونږ د کلي کې هم دې ډیرې کې به خلکو بوتان مونتل. نو دې نه معلومیږي دا چې یو زمانه د دې بت پرستۍ پوره رواج و. خلق کانی تا سجدے لگئی، دا کانی نزان لی او بت جوڑ کی او ڈانچہ جوڑا کی، او اغی تخکت پورتا کیگی، دا غینا غختنے کئی کنا جوڑا شی،
نو دا غی نه جوړېدو سوالونه کوي، بچی ته غواړي، مال ته غواړي، عزت ته غواړي. دا یو قمقل غوندې پروګرام شروع دی. خو زه تاسو په دې پوهیږم چې د دې بت پرستۍ دا بنیاد د کم ځای نه راغی. د نبی علیہ السلام په زمانه کې چې د پیغمبر علیہ السلام مقابله راغلی ده، نو هغه هم د دې بت پرستو سره راغلی ده. ابو جهل بت پرستو، مشرک ورته وایي. قوم څومره د مکې د قریشو او ګیر چاپېره ټول بت پرستو. بیت الله کې 360 بوتان ولاړو، د صفا په غونډۍ بوت ولاړو، د مروه په غونډۍ بوت ولاړو، نومونه ورته ښودي، لات او منات او عزا او صاف او نایله. خو چې کم کاڼې به یې خشته وموند هغه به یې اتراش او د هغې نه به یې بوت جوړ کړ. اوس مونږ وایو دا بت پرست قمقل قوم دی، ځکه د کاڼي نه ځان له خدای جوړ کړي او هغې ته سجدې کوي. نو قمقل شو که نه؟ د ابراهیم علیه السلام مقابله دې خلکو سره وه چې بیا ورغی او ټول بوتان یې مات کړل. د نوح علیہ السلام مقابله دوی سره وه، د نبی علیہ السلام مقابله دوی سره وه. الله قرآن کې فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. توبې سره خو الله برتو بخي بعضې گناهونه، پردي حق نه ما سوا. کفر کې اب هم در توبخي، شرک کې اب هم در توبخي. څه ګناه چې انسان کوي د پردي حق نه ما سوا، ممکن ده رب العالمین توبه وباسي. الله ذوالجلال غفور دے، مہربان بادشاہ دے، رحمان و رحیم دے، کہ توبہ دے ویستلا چا اللہ معافی غوارم دا کفر و شرک دارت اللہ بخی. لیکن کہ توبہ دے نیست دے نو بیام امکان لري چې نور گناہونا در توبہ کی دا اللہ نظام دے. خو قانون دا دے چا لا یغفر ان یشرک به شرک بنا بخا. بے توبے کے یو سڑے دا دنیا نا لاڑو دا شرک کڑی بالکل نہ بخلی کی گی. ابو طالب دا نبی علیہ السلام مبارک ترے دے کنا سمر خدمت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے دے. معشوم گرزولے دے پا غیق کے معشوم لوے کرے دے. بیا دا کافرو سر مقابلی کری دی. 3 کال یوزے کے نبی علیہ السلام پا شعب ابی طالب کے بندو و سر مرگری مو کافرو پہ ڈوڑے بند کڑے وا او بی پہ بند کڑے وے بیکاٹے و سر کڑے ہو. نبی علیہ السلام او چکم مسلمانان زنانوے نارینوی بچیو و سرا دی ټولو دا دربونه او دا کبل خوړې. دومره سخت تکلیف و. ماشومان به جړل نو دا زړې سپلې او سرمنې به اوبو کې خوټ کولې، هغه اوبه به په ماشومانو څکلې. 3 کاله د دې تکلیف دور پیغمبر علیہ السلام سره د مسلمانانو نارینه او زنانه او ماشومانو تیر که. دا ابو طالب هم ورسره په دې کې شریک و. دا نارې دم تېرې کړي دي، دا دربونه دم خوړلې دي، دا کبلې او دا بوټي دم خوړلې دي، دا اوگی خیٹا باندی گزارا دم کرے دا. او پا دا سے نسبت دا نبی علیہ السلام مبارک تربیت کرے دے لکا پلار کے دا بچی او چکلے دا نبوت داوے اکڑا نو دا کافروں نے بے بچکاو. ذکر نبر وارا چی صدق وخی کوا زد پوشا و کافر پوشا. لیکن شرک سر و بود پرستے سر دا دنیا نتلے دے. نبی علیہ السلام مبارک ورطناستے او ورطنسیت کئی اے کاکا جی اللہ دا پارا دا یو کلمہ ہوایا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. تا یوم ما دا اللہ رسولو منا او اللہ یوم منا دا بت پرستی پریدا، دا شرک پریدا وگورا مکوا. باقی زب انشاءاللہ پیش زب اللہ سر دل جگڑے کوما خو گورا که دا کلمہ دی اونوینو بیاری مال علاج نرائی. اگاو مکہ سے ابو جہل ورطناستو کلمہ نصیب نشوا. زمونگ دا توحید مذہب دا اللہ دا وحدانیت دا یوالی غیر نصیب نشو او اغا شرک کے اغا بت پرستے کے دا دنیا نلار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زمین خدمت کرے دے نو بس عذاب بے معمولی گندے نور خلق پا نسبت بکمی خود جہنم نبا نبچ کی جنت تبا نزی ہمیشہ مدام مدام با جہنم کی پروتی. دا اللہ رسولہ کم عذابے دے وی دا اور یو چپکے با ولاری، دا اور یو چپکے کزنوے دا اور مینس کی با پروتو دے چپکے بای اگا اور با دو نگرمی چی مازغب خود کیگی، دماغ با خود کیگی بچ نشو. ولی بت پرستے سر لاب نو بت پرستی و شرک دا دا اللہ پنیز خطرناک گناہ دا، لوی گناہ بخل پاک بالکل نکتا دا اللہ قانون و نظام دا سوے. وایو لکه دا سړی بت ته سجدے کی، کانی ته سجدے کی، دا قمقل لے.
هغې خپل ذهن کې سوچ کوي دا خو داسې نه ده کنه چې د کاڼي نه بت جوړ کړی دی او لګیا دی هغه بت ته رام رام کوي او هغې ته سجدې کوي. نه 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 دې باندې ځان پوه کوي. دا د دوی چې کوم مخکې پیغمبران تیر شوي دي د نوح علیه السلام زمانې نه مخکې د پیغمبرانو بچي تیر شوي دي. دې قوم د هغوی فوټوان او د هغې بوتان ځان سره په دې کورونو کې ایښودي د برکت لپاره د سجدې نه کول. د هغې تصویرونه د هغې بوتان د هغې ډانچې په کور کې ایښودې. تصویر سازي هغه زمانه کې جایز وه، اوس منه ده. احترام دپاره لکه اوس هم بعضې خلک د پلار او د نیکه او د عالم او د پیر او د نیکانو خلکو تصویرونه مسویرونه ځان سره ساتي. دا ګناه ده بلکل. دا تصویرونه به هغې ساتل، د هغې به بوتان جوړ کړي ځان سره به ساتل د محبت دپاره د احترام دپاره. او دا د دغه پلانکي پیغمبر بوت د برکت دپاره مې کور کې ایښودی. دا د هغه پیغمبر زوی دی، دا د هغه نوسی دی، دا د هغه پیروکار، دا نیک سړی دی، دا الله ته نږدې دی، دا عبادت گزار دی، ډېر عبادت کړی دی. د برکت دپاره او د هغه د عزت دپاره او د هغه د احترام دپاره دا بوت ما ځان سره ساتلی دی. به یې ښکلاو، هغې ته به یې ګلونه اچول. رو رو زمانه کې تېرېدا رو رو هغې ته سجدې شروع شوې. رو زمانې تېرېدو سره هغې ته رکو شروع شوه، هغې ته مونځ شروع شو، هغوی له صدقې شروع شوې. او دا بوت مې لګولی دی، دا چې د کوم پیغمبر نقشه ده دې ته چې زه سجدې کومه نو دا به د دې بوت چې کوم خاوند دی کوم پیغمبر دی، د دې بوت چې کوم خاوند دی چې د پیغمبر زوی دی، دا بوت چې د چا نقشه ده چې هغه نیکان بندګان دي، د قیامت په ورځ به موږ له د الله په دربار کې سفارش کوي. اوس دقه دی کفر شو. قرآن کې الله فرمایي زمونږ د مکې مکرمې د مشرکانو متعلق د بت پرستو ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، مونږ چې عبادت کوو د دې بوتانو د مکې بت پرستو به وې مونږ دې له نه کوو، مونږ دې له کوو چې دا بوتان د چا ډیزاین دی، د چا نقشه ده، نو د قیامت په ورځ به د الله په دربار کې مونږ له سفارشونه کوي. مونږ اوس هم وایو بعضې خلک زیارتونو له ځي که نه، مونږ وایو زیارتونو له ګوره چې ځای ښه سوچ دی، عبرت دپاره لاړ شئ، هغې ته هم دعا وکړه، ځان ته هم دعا وکړه، صدقه خیرات ورته وبخه، 2 رکعته نفل وکړه، ورته ثواب وبخه. زیارت نه غوښتل به نه کوي. اوس هم زمونږ د پنجاب کې دا رواج شروع دی، هغې زیارت ضرورو هغې له حیثیت ورکوه، عزت ورکوه، احترام کوه، ګلونه اچوه، سیرې اچوه، پوخ یې کا، غلاف اچوه، آخر کې سجدې ورته شروع شو. او یو زمانه به داسې راشي، یاد ساتئ دا زمونږ دا دور هم د بعضې علاقو ګورې دغه سیستم طرف ته روان دی. نو د نوح علیه السلام زمانه کې دا بت پرستي دغې نه شروع شوې وه چې د هغه پیغمبرانو د هغې د بچو د هغې د نوسو هغه ډانچې د هغې هغه تصویرونه یې ځان سره ساتلي وو د عزت او د احترام دپاره. ابه یې ښکلول، ابه یې د کټ سر ته ایښودي وو، ابه یې لمارو کې ایښودي وو. رو رو هغې ته ټیټېدل شروع شو، بیا رو رو هغې ته سجدې شروع شوې، بیا د هغې نه بت پرستي شروع شو، شرک شروع شو، کفر شروع شو. نوح علیه السلام الله راولېږه دا څه کوئ؟ دا عبادت په نه کوئ. هغې وی نه تا نوی دین راوړو. تبلیغ شروع شو. قرآن حکیم کې الله فرمایي فلبث فیهم 1000 سنة الا 50 عاما، 50 کم زر کاله ورته نوح علیه السلام نصیحت او په دې 50 کم زر کاله کې صرف او صرف 80 ملګري پیدا کړل، هم غریبانان. او دی به څه چل کو؟ دی به دمکې ورکول، سم شه ګورئ، او غني وطن نه دی وباسو، سم شه کني وجنون دی. زه د الله پیغمبر یم، ما تاسو له یو دین راوړی دی، هغه دا چې الله یو دی. او چې دا کمو بوتانو ته تاسو رام رام کوئ او د کمو بوتانو سجدې کوئ د ځان هم جوړ کړي دي، په خپلو لاسونو هم تراشلي دي. خدای ته وګورئ، دا مه کوئ، دا هم د الله د عذاب نه نشي بچ کولی. دا کفر دی، دا شرک دی، دا د الله لویه دشمني دی، نه ګورئ ځان وساتئ. هغې سوې ته د الله رسول یې، دا راسره ملګري دي، جنت والا دي. او ما لک علینا من فضل، ته خو زمونږ په شان سړی یې که نه، ته مونږ کې څه پره چې ته ځان ته پیغمبر وې. اوس هم بعضې خلک چې چاته ووایي هلکه مونځ کوه، زما ته ځان ټیک کړه که نه، ما ته څه وې، ځان ټیک کړه، ما ته وې، ما تا خو یو شي یو که نه، نو چې ما تا یو شي یو، ما تا کې څه فرق دی؟ ته لګیا ما ته نصیحتونه کې او ما ته تبلیغونه کې او ما ته د دین خبرې کې. کمقل سړی دی، هوښیار نه دی چې څوک د دین خبره درته بیان کړي. کاغذ تا نه کمزورې دی، لږ غوندې چې یو پوټې
با حیثیت سړی وي زمونږ په دې وطن کې مالداري لږ د سپینې جامې خاوند دي لږ موټر والی بنګلې والی هسې غریب سړی هغه ته دا ویلي چې تاشه مانځله تاسو هم تپوس کوم نشي ویلی او فلانکي ته ګوره د فلانکي زوی ته ګوره ما ته وایي راځه مانځله ته ما ته وایي ته څه شی تا ته وایي دو پیسې خدای درکړي دي شکل بستانه د هغه ښي د خدای په نسبت د هغه عزتمند دي دا کبر دی دا لوی ده نو د نوح علیه السلام قوم به نوح علیه السلام ته وی ته خو تا مونږ کې اوس فرق نشته یو شي یو انسانان یو کنه ما لک علینا من فضل تا په مونږ څه بهتري او فضیلت خو نشته او تا سره چې کوم ملګري دي مړه دا قمقل ملګري ځان ته یو ځای کړي اراذلون بادي الرأي مونږ کې کمزوري خلک دي سرسری ذهن والا خو چې تا ورته څه وایي داسې پسې ملګري شي ملګري دي هم بېکاره دي کمزوري دي په معاشره کې ښکته طبقې والا دي غریبانان دي ته مونږ غوندې انسان یې په مونږ څه غوره نه څه فرشته نه مونږ ستاړو خبره نه منو او بیا به نوح علیه السلام ورته وایي ګوره سم شوې که سم نه شوې د الله عذاب به د باندې راشي نو پیغور به یې ورکړه فأتنا بما تعدنا ځکه نه هغه عذاب دې راوله که ځکه نه هغه الله ته دې ووایه چې د عذاب خو به مونږ راولي دا به بیا پیغور ورکوه ځکه د طالبانو ته ویم د نوح علیه السلام د ډېر لویړه خاوند د ډېر لویړه مونږ خو په پوټې خبره تنګ معمولي خبرې قسم دې څوک دویمه خبره نه شي برداشت کولی 900 کاله د قوم دا خبرې برداشت سلم 900 کاله عمرونه هم زیات دي چې پوره تنګ شو ملګري به یې ولوال نوح علیه السلام له به یې دمکې ورکولې د هغه بېعزتي به یې کوله د ملګرو بېعزتي به یې کوله او چې د دین د الله د یووالي ته کله دعوت به د ورکو نو کله به یې غوږونو یې ګوتې ومنډلې ټوکو دپاره چغې به یې جوړه کړې غوږونو کې ګوتې به یې ومنډلې تاسو وایي مونږ خو نه ده ځان لاسې مری ستړی کوه نو څه پې رب العالمین ورته وي داسې کار وکړه بس یو کشتی جوړه کشتی جوړه مونږ به درته ګورو زمونږ د نګرانۍ لاندې زه به درته چل ښیم چې داسې کشتی جوړوه داسې جوړوه داسې جوړوه داسې جوړوه او دین تنګ شنو چې تنګ شنو د الله په دربار کې سوال وکړو رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا یا الله په دې مخ د ځمکه چې د کافرانو کور پرې نه دی کافران خو ځکه چې کور یې پرې نه دی انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا الله که دا اوس نور پرېږدې دا کینسر د کینسر په وجود کې خورېږي نو زما دا نور اتیا مسلمانان په دوی یېرېږم دا رانه وانړئ دوی کې خو د ایمان څه نشته خو دا نور اتیا رانه وانړئ دا خو مرض دې خورېږي ولا یلدو الا فاجرا کفارا کله چاړه کې دا راشي چې دا بچي به مسلمانان شي که نوسي به مسلمانان شي الله 900 کاله مې د دوی هغه بچي مو لیدل دوی انوسي مې مو لیدل سپیره بچی دی چې ته د سړي زوی ته پیدا نه چې ته پیدا کېږي دوی د پاسه آرامیان دي چې نوسي دی هغه دوی نه زیات کافر دي چې کړوسي دی هغه دوی نه زیات کافر دي ولا یجدو الا فاجرا کفارا چې پیدا کېږي ته هغه ټول کافران فاجران دي پروردګاره بس خلاص مې کته تبه که نور 900 کاله لمې پې ستړی شو الله وی ښه کشتی جوړوه اونې بیا راکټ کولې سره د ملګرو کشتی روانه شو دوی چې برادل ښه اوسه پورې پیغمبر به خو ترکار شو ټوکه شروع شو تا چې زه پیغمبر یم خو د ترکانې شروع دا وراشئ خلک بیا وله راوستل وګورئ که نه مونږ نه وي چې دا د دروغې پیغمبر دی پیغمبر دی ته وایي خو د الله سجدې عبادتونه کوي ته خو تختې را پرې کړې او د هغې نه تختې وباسې ونو او کشتی جوړی دا څه جوړی وی دې نه کشتی جوړوم نو په کشتی به څه کوې وی پته به راته ولګي دې ساده ته ګوره کشتی یې پکار دی چې دجلې په دریاب کې جوړوي د فرات دریاب کې جوړه کړي نو په اوچه په کشتی دې څه کوي په اوچه لګیا دی کشتی جوړوي ښه به یې خندل ورپورې
دی به ورته وایي نن خو تاسو مونږ پورې خان دی خو یو ورځ به راشي انشاءالله چې بیا به مونږ تاسو پورې خان شي پته به مو لګي خیر دی دا الله حکم دی راشئ نوح علیہ السلام ته مونږ نه وی چې دا ناپوهه دي سرسری نظر والا خلق دی وسره په اوچ میدان کشته جوړی کشته به په اوچه ګرځي دی پایي دی کنه دا به په دریاب کې ګرځي یو کتاب کې مې کتل دا کشته تیار کړو ډېره اوږده کشته 300 غزه اوږده 300 غزه او 10 غزه اوچته یو عظیم الشان کشته جوړه کړه ندی براتل پکې به اودس ماتې کوي یو دی به متیازې کولې لوی اودس ماتې به یې کو د حیواناتو دا سوټې او ګندګۍ راوستلې پکې غورځولې نوح علیہ السلام الله ته فریاد وکړي چې یا الله دا اوس څه په مصیبت وړی کشته جوړومه چې سار راشم دا سپیره پکې زموږ مخکې هم لګیا دي متیازې کوي او د شپې پکې ګن راوړي او غل راوړي او سوټې راوړي هم پکې غورځوي دې سره الله څه وکړم اوس کشته جوړه کړم او که پاکه کړم کشته والا ټوله د متیازو نه د ګن او د ډیران نه ډکه کړه رب ذوالجلال چې څه کوي قسم په الله که د چا په ذهن کې تېرېږي الله چې څوک راونیسي څوک یې ته خلاصولی شي الله وی ته کشته جوړه زما کار دا به په دې به پاکوم داسې په دله نه پاکوم دا به زه پوه دوی پوه خو ته کشته تیاره نوح علیہ السلام کشته جوړه چې څنګه ورته الله وی او دوی راتلل او دوی به پورې خنداګانې هم کولې ترکان شو خنداګانې به هم کولې په وچه کشته جوړوي او پکې به دسماتې هم کول ورکوټې او لوی او ټوله د ګن ډکه کړه او اعلان یې کړی قوم چې بل څوک به بل ځای اودس نه ماتوي رکوټې د کلوی دی چې چاله م اودس ماتې ورشي که ماشوم یې کلوی وي ټول به دې کشتۍ له راځئ دا ستاسو فلش او دا ستاسو اودس ماتې ځای رب العالمین په بیماري ولګوله داسې بیماري پې ولګېده چې ټول خچن شو دانې پې راوختې ننکې پې راوختې په جبو کې هم دانې راوختې او په لاسونو هم راوختې او په وجود کې هم راوختې لګیا دي علاجونه کوي نه جوړېږي شپې یو کس راغلی دی کشتۍ په غاړه ناست دی او دسمات یې کو پکې ور پرېوتی دی چې پرېوتی دی په هغه اوبو موبو کې دانې ریستی دی تلې دي لمبلې دي چې څو ورځې تېرې شوي دي سړی جوړ شوی دی ټیک شو هلکه زه خو جوړ شم په څه جوړ شوې کشتۍ کې پروت یم بس د شپې به یو تو پکې به یې غوټه واله بیا دروازې به تلل او په کشتۍ په هغه اوبو کې به یې غوټې واله او جوړېدل به هلکه دا جبې او غوږونو کې دننه او ګېډه کې دننه هم تکلیف دی ویسکې که نه الله نظام سره خو څوک مقابله الله سره کولی شي نشي کولی که د نمرود پر سپیمه کې رکوټې غوندې ماشي وردن نه که رکوټې ماشي وردن بره په دې دغه کې ناست و نمرود له دا سزا مقرر شوه چې دلته کې به درد و تکلیف پاو داروګانو باندې کار نه کېده اپریشنونو زمانه خو ونه ماشي دلته کې ناست دی ګوډ ماشي لا بعضې علما وایي یو سړی یې ځان ته کېنوي په سپړه چپېړه مې دا دی وښه چې هغه نوکر به ډباو نو ټیک به و چې هغه به ډب لرې که نو بیا به پرې تکلیف او درد راځي دی کې مردار صاحب هغې ګن ته ونختل هغې سکه پکې لمبل به په سپېمو کې وردن نه کوه سترګو کې وردن نه کوه غوږونو کې وردن نه کوه کشتۍ پې مکمل پاکه کړه هلکه بیا هم دانې دي را باندې کشتۍ خو چې هغه څه خلاص کړي نو د بار نه به یې اوبه راوړې او هغه به پکې اچولې ودرېږه چې اوس یې سمه ووینځي د بار نه به یې اوبه راوړې هغه کشتۍ دیوالونه به یې پینځل او پاکول به هغې نه چې به کومې اوبه دغه کېدې په هغې به بیا سکلې به په هغې به یې لمبل نوح علیه السلام ته ویل تماشه کوه ته ورته ګوره دوی به د خپل غول په خپله خوري اوس د خپلې متیادې به په خپله سکي دا ګند خلق دی پرې دا ګند په خپله پاکوم په جبو به یې د کشتۍ هغه دیوالونه سټل او جوړېدل به کشتۍ چې کله تیاره شوه پې اوس داسې کار وکړه چې باس ملګري د ټول کشتۍ ته خېجه وه 80 کسان تقریبا او دا څومره حیوانات چې دي په مخ د ځمکه د دې نه یو جوړه نیسه او کشتۍ کې اچوه هغه جدا جدا خانې جوړې کړې وې الله د حیوانات به څنګه چوموي تاله به په خپله اواز ورته وکړه ټول په خپله به دله راځي یو نر او یو ښځه ښي لاس له به د نر راځي او ګس له به د ښځه راځي کشتۍ ته وروله په مخ د ځمکه چې څومره حیوانات وو د الله په حکم ټول را جمع شو ورته
یو نه نر او بل نه ښځه کشتۍ د هغې نه هم ډکه کړه یو جوړی پکې واچوله په خپل هم کشتۍ ته وختل اتیا ملګري هم کشتۍ ته وخېجول د الله نه سوال وکړه قرآن حکیم کې الله فرمایي وفارت تنور هلته کې یو ښځه و هغې تنور کې اور بل او لاندې پکې اوبه راووتې الله ښایي چې د اور په ځای کې زه اوبه راوښکې شم چې اوبه څنګه راوخوټ کېدلې هغې اواز وکړ تنور کې چینه راوخته اوبه راوختې مرګ ورته ویې خېجئ بس قرآن حکیم کې الله فرمایي مونږ حکم وکړه اسمان ته چې اوبه راپرېږده ځمکې ته م حکم وکړو چې چینې دې را برسېره کړه اسمان نه بره بارانونه شروع شو ځمکې خپلې چینې راخوشې کړې او سیلاب راغی سیلاب راغی کشتۍ خو اوچه ځمکه واغېته اوبه رالې کشتۍ پکې اوچته روانه شوه د نوح علیه السلام زوی د کنعاني نوم دی نوح علیه السلام ورته واقع یا بني ارکب معنا بچې راشه موږ سره سور شه دا قوم ملګری او ته څه وایي نه بابا تاو سره نه خېږم سآوي الى جبل یعصمني من الماء دلته غلوی غر دی جودي زه به هغې ته وخېږم ځان مې د اوبو نه بچ کړم تاو سره نه خېږم وی لا عاصم اليوم من امر الله د الله د حکم او د الله د عذاب نه هېڅوک جودي غر باندې هم ګورې بچې نشي بچ کېدی راځه راله ګورې مه کوه او زوی ورته وایي نه بابا تاو سره نه ځم زوی د قوم ملګری دی په دې سوچ او فکر کې دی او مضبوطه چپراله او زوی ته یې خوایوله دا زوی بیا هم انسان ته خوب وي بچی وي که نه لخت جګر ورته د زړه میوه چې څنګه یې یوړه نه وایي الله ذوالجلال ته سوال وکړو یا الله ان ابني من اهلي دا خو زما بچی دی ادې راله غرق کړ خو غرق شو تباه شو اوبو یوړه فانه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح دا ستا بچی نه دی دا بد عمل دی چې نیک عمل او نو ستا بچی دی دا بد عمل دی زموږ علما وایي که نه وایي که نسب بچ کولی شو د نوح علیه السلام زوی وبچ کړی که نسب بچ کولی شو نو ابو طالب به بچ شوی که نوح علیه السلام که نسب بچ کولی شو د لوط علیه السلام ښځه وبچ شوی لوط علیه السلام بچ شو ښځه یې لاړه قوم سره تباه شو نوح علیه السلام بچ شو زوی لال دریاب اوبو یوړو د نبی علیه السلام مبارک ته وګوره ابو طالب ته ابو لهب ته وګوره ځکه خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې د صفا په غونډۍ باندې کله لومبی آواز وکړو نو دا آواز کوي ای فاطمې خپلې لور ته آواز کوي ای فاطمې د الله نه ویرېږئ که د الله نه ونه یریدې او د الله غضب در باندې راغی نو ګورې زما لورې خو زه دې نشم بچ کړی ای صفیې د پیغمبر ترورې خپل ترور ته آواز کوي د الله د عذاب نه ویرېږئ ګورې که د الله د عذاب نه بچ نه شو د الله قهر در باندې راغی ګورې زه پیغمبر یم څاروار یم خو ګورې زه نشم بچ کړی نسب فایده ورکوي خو په هغه وخت کې چې دا دواړه مسلمانان دي پلار نیک سړی دی او زوی مسلمان او زوی هم نیکي د هغه پلار دعاګانې د هغه پلار برکتونه هغه له څه نه څه په دنیا کې هم فایده ورکوي په آخرت کې هم ورکوي خو چې بچې بدعمله شو کافر شو یا بدعمله شو خپل عمل یې خراب دی نو د پلار یا د نیکه یا د رو یا د تربور په عمل ګور نه شي خلاصېدی څوم د بعضې خلکو دا عقیده ده تاسو ګورئ که نه په دې لارو کوڅو کې دا ملنګان اکثر ګرځي مونځ نه کوي نه جي نه زه خو د بابا دغه یم من جورین بس بابا به ما بچ کوي بابا به ما رسوي دا غلط سوچ او غلط عقیده ده ګوره خپل عمل کړې ښه شو خپل عمل نو کامیاب دی او که خپل عمل دی خراب او برباد شو قسم دی ګورې که د بل په عمل خلاص شي دا حقیقت ویم حضرت فاطمه رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیبیان شپې پاسولی نیمه شپه کې هله شب عبادت کوي حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمه رضی اللہ عنہ دواړو پسې به د شپې ورغې رپا به سو هله شب الله ته عبادت شروع کړي نو که بچ پلارم نیکي زویم نیکي دواړه مسلمانان دي بېشکه دا بزرګ پلار دا عالم پلار دا نیک پلار دې بچو ته فایده رسوي دا الله په حکم دی فایده دی چې دنیا کې الله ولا نیکی ورکی آخرت کې هغه پلار د برکت نه الله وسره امداد وکړي او کله د خپل عمل برباد دی او تباه دی دغه پلار یې نشي بچ کړی او د نوح علیه السلام زوی ولې غرق شو ولې کافر شو علما لیکي د خراب صحبت د وجې نه
د نوح علیه السلام سره به نه کېناستې ده او د هغه کافرو سره به مجلس کو. نو صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند. که نیکانو خلقو سره صحبت او مجلس وکړه به نیک کی، او که بدانو خلقو سره صحبت او مجلس وکړه به بد کی، خراب به کی. ښه مجلس هم اثر لري او بد مجلس هم اثر لري. اب پلیتو سره او غلطو سره کېناستې ده، پلیت شو غلط شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه ته ولې مونږ په درون نظر ګورو، او قرآن حکیم کې رب العالمین مو ته په درون نظر ګوري. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة. اے پیغمبره کوم صحابه چې تا سره د حدیبیې په مقام کې بیعت وکړو زه ترې خوشحاله یم. قرآن حکیم کې الله فرمایي والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل. کم خلق چې د پیغمبر ملګري دي نبی علیہ السلام مبارک، نو هغوی د کافرو مقابله کې سخت دي، په مسلمانانو رحم کوي. د سجدو نښې په دې تندو لګېدلې دي. الله وایي د دې دا ښکلي صفت ما په تورات کې هم ذکر کړی دی او په انجیل کې هم ذکر کړی دی. صحابه الله صفت کوي رضی الله عنهم ورضوا عنه. دا صحابه د الله نه خوشحاله دي، الله رضوی نه خوشحاله دي. دا ولې صفت کوي؟ صحابه ورته ولې وایي؟ ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صحبت کړی، ملګرتیا ورسره کړې. او دا خو عامه خبره ده، که د نیکانو مجلس کې کېناستې نیک بشې، که د بدانو مجلس کې کېناستې بد بشې. مولوي صاحب خدای پاک وبخي، هغه به یو خبره کوله د خلیل شیخ الله دې وبخي، زمونږ د دې کلي نیک سړی او د حاجي صاحب حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه د هغه مرید و. خلیل شیخ وایي چې حاجي صاحب ته یو ځل لګیا چې حاجي صاحب چې ستا په دې مجلس کې مونږ ناست یو که نه، نو بس اولیاء یو بزرګان یو، او چې ستا د مجلس نه راپاسو نو نیکان یو، او چې بیا په لاره کور ته را روان یو نو مسلمانان یو، او چې کور ته ورسو نو بیا راته پته نه لګي اوس څه شي یو. بیا راته پته نه لګي اوس څه یو. دا د هغه مجلس اثر یي چې چاته نږدې شو د هغه اثر به لکې پیدا کېږي. د ګلاب ګل ته راواله د جیب کې واچوه، لږ ساعت یې کېده او بیا وغورځوه، نو ته چې هغه جیب له پوزه یوسې نو د ګلاب هغه خوشبویي به کوي. د کافورو دا سپینه ګولۍ راوړه او بکس کې واچوه، دا سپینه ګولۍ، او بیا د جامې راوباسه، یو شوارو دو شوارو د بلې د هغه جامو نه د کافورو هغه بوی دي. دا ګولۍ د کافورو ګولۍ خو اثر کوي په جامو کې، د ګلاب ګل خو اثر کوي په جامو کې. که معمولی غوندې ګندګي د پنسې پورون خطا نه هغه پنسه بدبویي کوي. نو د بزرګ نیک عالم او پاک سړي مجلس کې که ته کېناستې نه به اثر نه کوي. دا پوړ په دې جومات کې پروت دی، دا پوړ به څوک یوسي او د سارو خپو ته به یې واچوي. دا لوښه چې کومه په دې جومات کې پرته ده چې زړه شي نو خلک یې هلته وغورځوي، په اوبو کې وغورځوي، یا تیلې ورته ورته کړي، هغه ایرې وله اوبو کې غورځوي. مونځ پې شوي دي، جومات سره یې ملګرتیا کړې ده. دا هغه دغه راځي جبو ته ځي او د هغې نه لوښې راوړي او هغه د سارو خپو ته اچوي. ځکه نو دا خو یو سره سارو خپو ته واچو. دا کڅوړه کې دا قرآن شریف ته لګېدلې ده، دا رومال دی که نه، څوک به پې پوزه سوڼ کړي. ځکه او غټه بې ادبي ده، غټه بې ادبي، غټه بې احترامي، د قرآن شریف بې ادبي دی وکړله. ولې د دې کڅوړې قدر عزت به کوو، که خیره نه شي اوبو کې به غورځوو. د قرآن سره صحبت کړی دی، ملګرتیا ورسره کړې ده. نو که نیک سره دې صحبت وکړو او ښه خلکو ته نږدې شوې، یو بزرګ و چې درته خوا نیک سړی و، نو خپل استاد له راوړې صاحب یاره کې مې وسوسه غوندې وایي دا هلک ومه، نو ما نه یو ښځې یو زنانه د ناروا مطالبه وکړه. ما چې نه ګناه نه، ځان مې ښه کلک کړ. پکې شپېته او یا کاله تېر شو، بوډا شومه، اوس مې د زړه کې دا شیطان وسوسې غورځوي چې ګناه به دې کړې وه، توبه به رښتې وکړه. هغه وخت تیاره ګناه وراته و، ما وی بلکل نه کوم، قطعا را ګناه نه کوم. او اوس هغه ګناه نشته، وړه کې مې دا وسوسې راځي، یاره دا ګناه به دې کړې وه، خیر توبه به دې رښتې وکړه. دا ولې هغه زمانه کې مې عبادت کم، اوس مې عبادت هم زیات دی او دا وسوسې راځي. هغه استاد ورته وایي ټیک ده. وایي ولې؟
وی هغه زمانه نبی علیہ السلام ته نږدې وه. اوس د زمانه یو 80 کاله د پیغمبر علیہ السلام نه لرې شوه که نه. زمانه پاکه وه، پیغمبر علیہ السلام ته نږدې وه. بجلی ته چې څومره کمه ځمکه نږدې وي هغه مره روښانه وي، او چې د بجلی نه لرې شي نو تیاره پکې زیاتېږي. زمانه نبی علیہ السلام ته نږدې وه، پاکه وه، نو ستا ګناه تړه نه کېده. زمانه لرې شوه نو ګناه ته دیړه کېږي. خیر القرون ورته وایي د نبی علیہ السلام زمانه، د صحابو زمانه او تابعینو زمانه. نو چې نیکانو سره، علماو سره، پاکانو سره، بزرګانو سره کېناستې، هغوی سره نږدې شوې، د هغوی اثر به د باندې پرېوځي. او که د هغوی نه لرې شوې، د هغوی اثر به د باندې نه پرېوځي. پوډریانو سره کېنه، پوډري به شي، او در باندې خامخا اثر کوي. جوارګرو سره کېنه، جواري به کوي. غلطو سره کېنه، غلط به شي. نیکانو سره کېنه، پاکانو سره کېنه چې هغوی که مې د دین خبرې کوي، الله به دیندار او نیک به دي کوي. نو د نوح علیہ السلام بچې کنعان د هغه پلار سره نه کېناسته، د هغه اتیو مسلمانانو سره نه کېناسته، او هغه بدانو سره، هغه پلیتانو سره، و کافرو سره ګرځېده. الله ذوالجلال نوح علیہ السلام نه زورونه ورکوي. فلا تسألنی ما لیس لک به علم، ورې بې سوچ او بې پوی ما نه تپوس سوالونه کوي. ته د هغه بچي تپوس کوې، خو د بدانو ملګری. ظاهر کې خو ستا بچی، خو په حقیقت کې ستا د اسلامي او روحاني بچی نو. د هغوی سزا به ورکوم کوم چې د قوم سزا. الله بس ما چې کما خبره وکړل او سوچ مې نه وکړې، پروردګاره په هغې مه منیسه، توبه وباسم. د الله پیغمبر دی که راله پې چپه او زوی وستا خو غرق که. د نوح علیہ السلام کشتی په اوبو کې په آواز شوه. ویلي که نه ان تسخروا مني، که تاسو ما پسې نن خاندې او ټوقې را پورې کوې چې ترکان شو پوچه کشتی جوړئ، فإنا نسخر منکم، یو زمانه به راشي بیا به در پورې مونږ خاندو. او واقعي چې کافر ته الله عذاب ورکوي، مسلمان ورته ګوري نو خامخا ورپورې خاندي. 6 میاشتې کشتی جناب په اوبو ګرځېدله، 6 میاشتې بارانونه و، اوبو ځمکې راوخوټ کولې، اسمان نه اوبه را پرېوتې، او 6 میاشتې مکمل سیلابونه بیږي. 6 میاشتې الله داسې کړل چې د هغوی هغه وجودونه او د هغوی هغه هر څه تباه و برباد شو. او دا کشتی د چکر لګی راله د بیت الله مکې مکرمې ته منله دا کشتی راورسوله. هغه تاویږي چپې وی، او بعضې مفسرینو لیکلي چې د بیت الله هغه خدای پاک اوچت که هغه بیت الله دغه دی باندې م لګیا دي، اوبه تاویږي. د بیت الله خواله چې کشتی راله وي، 7 چکرې م پکې ولګولې، په هغه فضا کې پې رب العالمین 7 چکرې م ولګولې. بیا هغه کشتی رب العالمین بوتله هغه عراق ته، هغه د جودي غر ته یې ورسوله. بس الله حکم وکړه اسمان ته، یا سماو اقلعي، بس دا اوبه دې بندې کړه. ځمکې اوبه دې ځان ته راکاږه. اسمان ته وی اوبه دې وچې که، اسمان اوبه اوچې کړې، هواګانې شروع شوې، نور شروع شو، لاندې ځمکې دریابونه وبېدل، اوبې ځان ته راښکلې، ځمکه اوچه شوه، تیزې تیزې خشته خشته هواګانې پې تېرې شوې، اوچه کلسه شوه. د جودي غر د پاسه کشتۍ ودرېده، د عاشورې ورځ وه. قوم تې کوش و، نوح علیہ السلام تې کوسو کې رالل، ایس د هغه کافرو نام و نشان هم نشته، قسم نشته. هغه 80 مسلمانان دي. بوتان هم لاړل، بت پرستیم ختمه شوه، شرک هم ختم شو، کافران مردار هم شو، لاړل او جهنم ته م رسېدل. د الله داسې قهر. ان بطش ربک لشدید. نبی علیہ السلام ته الله فرمایي ګورې زما نیول ډېر سخت دی، زما ګرف ډېر سخت دی. چې کله زما ګرف شروع شي، زما د ګرف او زما د قهر نه څوک خلاصېدی نه شي. مونږ خلک خو ډېر غاویره یو، ډېر زیات غرور کوو، ډېر زیات کبر کوو، ډېره لویي کوو، خو ګورې دا وختي لویي ده. دنیا کې به لویي مو کې، پیسه به هم پیدا کې، دولت به هم پیدا کې، لویي به مو کې، خو ګورې خاورې شته، هلته به څه کې. او څه پته لګي چې دې خاورو ته کله رسو. 1 غنټه پس سړی رسي که 2 پس رسي که شواروز پس رسي که 10 کاله که 20 کاله پس رسي. او دا ذات ګورې په دنیا کې هم دا وګوره، د نوح علیہ السلام قوم او د عادیان او سمودیان او د لوط علیہ السلام قوم دنیا کې رونیول. مسلمانانو هر وخت په دې وړه کې د الله یاره ساتئ. بس ګورې زموږ د کامیابۍ نښه ده. قوم الله تباه کړ. د هغې نه پس 3.5 کاله نوح علیہ السلام په قوم کې مسلمانانو کې تېر کړل. رب العالمین ته نوی نسل شروع که، خشته ښکلي سوچه مسلمانان پاکان. د الله عبادت پې کو. نوح علیہ السلام مشر مو، روحانی پلار مو، پیغمبر مو، د الله احکام او حکمونه و. ایمور ته رسول، یو پکې کفر نو، شرک پکې نو، بت پرستی پکې نه وه، د الله عذاب پکې نو. میوې خدای پاک پیدا کړې، ځمکې الله آبادې کړې، فصلونه زیات شو. د هغې کافرو هغه ټول علاقې رب العالمین دوی ته
ارسنگ پاتے خشتہ مزیدار پاتے کرو. اللہ فرمائے قرآن حکیم کے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ من نوح علیہ السلام خپل قوم ته راولے گا فلبث فیہم الف سنة الا 50 عاما 50 کم زر کالے پکے تیر کر لیکن دیو نہ منا یہ تکذیب کو مخالفت ہے جھگڑے ورسره وکړي فاخذوهم الطوفان وهم ظالمون طوفان پر غدار ظالمان فرق تبش رب العالمین کے قرآن حکیم کی واقعہ ذکر کئی اداقی پر صفائی ذکر کئی تنیکانو دا پیغمبر مخالفت بنکے دا اللہ خلاف بنکے بت پرستی بنکے کبر بنکے کہ سوک دا دعوت کئی سوک دا دین خیدا بنوے چی تب پلان کی راغلے مستی بنکے کبر بنکے دا بنوے تا خدا ما پشانتے تب اقبل عبادت نکے و ماتے دا خبری بنکے دا اللہ عذاب لبا دعوت نور کے تنیکانو دا علماء مخالفت بنکے او کدی وکنو بیا دا اللہ عذاب پا دنیا کم لگے دا آخرت دا خوشتا اشتر اللہ دن دخل قہم او دخل غضبنا پا امان کی محفوظ سرد لے او خپل فضل او خپل کرم دی رب العالمین تو مبانی نازل. قرآن و محترم و اوریدن کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 137 نمبر کے صدق شو چپدی کی دا حضرت نوح علیہ السلام واقعہ تاسو اوریدا اب تاسو تا پیښور ښار کې بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کے ناصر خان اور حیدر خان سر ملاویگی پر تاریخ 10 دسمبر سن 2004 کی. ٹیلیفون نمبر دے 255-29-12. نو قرآن حکیم دیر دا اثر کلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکی دے کافر و تنگ نو روان شو ہجرت شروع دا مکی او غٹ کافر پا مخر آگے ابو بکر چلتا دے وینا دا قوم میں تنگی پریدی میں نا زب ہجرت کم حبشے تا دے وینا تبا ندے تو خدا قوم مشرے او تو خودے خسڑے تاغن دے سڑے منگ بار نشڑو رازا پل عبادت تو نا دا ملکانہ نظام و لکتن کے بدے قبائلو کردی دا مکی مکرمی دا نظام آغا سردار چو ملک پٹولو ملکانو دا مکیو گردے پٹولو سرداران را گنڈے کر وی ابو بکر تاسو شڑے تنگوے وردا خودے پسڑے زمون خدمت کئی زمون قدر کئی او دای سڑی تاسو دا وطن نشڑے دی با نشڑے او دی زما پا امن کے دے امان کے دے بس ما امن ورک لکوسم دے قبائلو کی چو ملک چالا امن ورکی سو پتغک نشکول نا قوم دا سرداران و تاوی چی تاولا امن ورک ٹک تا خویو شرط پیو لگاو دی با دا اخپل منز و دا اخپل تلاوت پا کور کے دن نکی بار بنکی کبار دا تلاوت شروع کنو منگ یریکو چی دا منگ دا خز و دا بچی و تراجمہ کی کہ دا ابو بکر چی تلاوت کی جاڑی و سرا اور دیر پخوان کئی نو منگ یریکو چی دا منگ بچی و خز مسلمانانی نشی نو دیدی میرا بانیو کی کور دیکھ پل عبادت کی باقی منگ دغگ نکو آگے کافر ویڈے رکھنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لے دغا امان ورکو ای پدے شرط چی تبا کور کیا ویڈے نا یہ سورہ دے تیرے شوید دروازے مخت آگے و دن کاچا جوڑا کرے ہو بیا روت پاگئی منس کو پکی تلاوت پزور کو جڑا لے نو معشومان با متراجمہ کے دل خز با متراجمہ کے دلے اغیب دا قرآن اور دور دے جڑا تبت راگون دے دل او عربی الفاظو پہ پوی دل پہ مانا اگر سرداران لال اگر سردار تاو جتا خود دل امن ورکلو خوک پر شرط ابو بکر مات کر دا کورنا بیا روت او بیا پزور تلاوت کئی مونگ یریگو اذا مونگ دا بچی و دا خز دا مرگری نشی مسلمانان نشی یا خود میرا بانیو کا دے پوئے کچھ دے کور تا دن نشی و دا اخپل منزا و دا اخپل تلاوت با کور کے کئی یا تی تا امان والا منگ پیش ابو بکر پیش نہیں پریدی اگر کافر را رہی وی گورا ما تا سر شرط لگو لیو کہ تبا کور دا اخپل منز کے و دا عبادت بکے او تا شرط مار کبار روت یا خو کور دن اخپل تلاوت توا او که کور نکے نو ما تخپل امان واپس کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ورتسوئی وی تا تا مخپل امان واپس کا مانا دا اللہ و دا رسول امان کافی دے اگا سے بلگیاو تلاوت بے کہو قسم دے بلا کافران اللہ دا حضرت ابوبکر صدیق تلاوت و جن مسلمانان پر نو قرآن کے رونو دیر لوے کمال دے گوارے دا زمونگ استاسو کتاب دے زمونگ استاسو دا ہدایت تپارا دے اللہ نازل کرے دے نو دے سرونو محبت ساتے
مینا ساته او تلاوت کوي. هر مسلمان له پکار دی که نارینه دی او که زنانه د قرآن حکیم تلاوت کوي. او دا ته تجربه خبره درته کوم، څوک چې د قرآن حکیم تلاوت کوي الله به د مرضونو او د آفتونو نه ساتي. په کوم کور کې چې د قرآن حکیم تلاوت کیږي هغه کور به الله د دشمنو د مقدمو او د لانجو د دې غمونو نه ساتي. دا تجربه وکړئ، بل منل شوې خبره ده. او الله په خپل کتاب په خپل تلاوت ډېر زیات خوشحالېږي. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه حدیث نقل کړی، وی الله به جنتیان جنت ته بوځي، نو هر قسمه خوشحالی به ولا الله ورکړي. ځکه د جنت خوشحالی خو د هغې څه اندازه نشته، د هغې به څه بیان کوو. وی چې څه زمانه تېره شي نو رب العالمین به دې جنتیانو ته وي خوشحاله شوی، هغې به وي والله وی یو خوشحالي پاتې روي الله مونږ خو چې څه غواړو ولهم فيها ما تشتهي انفسهم ولهم فيها ما تدعون، چې دوی څه غواړي الله ورکوي. نو الله چې څه غواړو ملاویږي. نو بله کومه خوشحالي ده وینه یو پاتې ده، د دې وړه کې به نه راځي. نو رب العالمین به ورته خپل دیدار وکړي. نو حدیث پاک کې راځي چې د اویو زرو کالو د جنت خوشحالي که چا کړي د جنت د دنیا نه یو سکنډ کې د الله دیدار وکړي دا ټول به تېر شي. خوشحاله به جمعه په جمعه ته خو ورځ شپې نشته، یو شان ورځ ده، خو د دنیا د اندازې د الله دیدار به کېږي، د الله دیدار به کېږي. نو جناب بیا به څه زمانه تېره شي نو رب العالمین به وفرمایي چې یو خوشحالي بله پاتې ده. وی الله بله کومه خوشحالي ده؟ وی یوه پاتې ده. وی پروردګاره د جنت هره خوشحالي مونږ ته نصیب ده، هره یوه و چې هغه ستا دیدارو هم نصیب شو، بله خو زمونږ ذهن کې الله نه تېرېږي. وی نه یو پاتې ده، سوچ وکړې الله مونږ چې ستا دیدار وکړو هر څه رانه هېر شي. نو ګورنو قرآن حکیم خو زمونږ د امت لپاره نازل دی، د موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام د نور امتونو لپاره نورې صحیفې دي. لیکن د قرآن خوند ته وګوره که نه، رب العالمین به ورته وفرمایي چې ښه چپ شئ یو خوشحالي درته بله ښیم. نو الله به په خپل شان لایقه د قرآن تلاوت شروع کړي. او آدم علیه السلام نه تر قیامته پورې چې څومره مسلمانان دي چا باندې نه دی نازل چا دپاره ابه یې موري. وی دومره خوند به وکړي جنت حوري او غلمان او د جنت دا خلق خوشحالی نه داسې خوشحالي به په دې چېرته نه راغلی. که خوند پکې نو جنت کې به په حیثیت د یو خوشحالی الله ولې تلاوت کوي. او زه پکې د ځانه کله کله یو ټکې ویم زه هم که د صورت رحمان تلاوت الله بیا شروع کړو چې څه خوند به یې پکې. الله دې زمونږ او ستاسو نصیب کړي. نو قرآن ورونو ډېر د خوند کلام دی، ډېر د خوند کتاب دی. څومره خوشحالي چې په قرآن کې دي شي نو پې پکار ده. او جي صاحب خو ډېر خوش قسمته دی، د خاندان د درونه د ټول قوم خوش قسمته دی. نن الله د دې په کور کې یو د قرآن یو رڼا روښانه کړه. په الله باور وکړئ موږ بیان نشو کولی د دې ذوقي غوندې خبرې دي. الله به څونه خوشحاله خلک د دنیا یو پیسه پیدا کی، یو دولت پیدا کی، یو بل شی پیدا کی، په هغې خوشحالي. او نن د الله د کتاب او د قرآن خوشحالي ده. دا ماشومه ده رب العالمین ور پوټینۍ ماشومه ده، الله ورته قرآن زده کړي. او کور کې زمونږ خوراکۍ ته الله قرآن یاد. په خدای یقین وکړه ما سوچ کوم خدای ستاسو احسان دی. اجارې یو مولوي صاحب رب العالمین دی په قبر انوار نازل کې مدینه منوره کې وفات شوي، تاسو ټول ته معلوم. او مدینه شریفه کې بیا دفن هم دی. زمونږ د باباجي شاګرد هم او د هغه مرید هم. زمونږ د باباجي د وفات نه پس هغه راغی بیټک کې کېناست، ما ته یو خوب مې ولیده. قسم دې دا ما ته جاري مولوي صاحب ویل. مې څنګه؟ وی مولوي صاحب مې په خوب کې ولید، هغه سره ډېره مینه وه. نو قرآن شریف ورسره تلاوت یې کو. نو ما ورته وی چې مولوي صاحب څه کوې؟ وی یاره دا قرآن یادول مې شروع کړي دي، څو سپارې مې یادې کړي نورې مې یادوم. نو ما هغه ته وی چې مولوي صاحب ډېر نیک سړی مې تا څه تعبیر وویسته؟ نو هغه ما ورپسې کتاب وکتل د تعبیر دپاره. اوس مې یو دی چې کوم کتاب یاد کوي هغه کتاب لیکلی دی چې بعض خلک د قرآن شریف سره چې شوق لري او یاد کړي نی او شوق لري چې بوډا شي او مړ شي الله به توفیق ورکړي قبر کې به ورته الله ور یاد کړي.
نو ما وی واقعی مولوی صاحب زمون دونه د قرآن سره مینه و چې هغه به روزانه 7 سپارې تلاوت کو. دا په کومه ورځ چې وفات کېده نو دغه ورځ کې 5 سپارې تلاوت کړې. مې دا د مینه وه نو د هغه محبت رب العالمین زمون کور کې شکر دی مخکې نه د قرآن درس شروع دی، دلته هم د قرآن درس شروع دی او ګڼ شمېر خدای پاک دا فضل او کرم وکړو. نو مونږه ټول په دې خوشحالۍ کې حاجي صاحب سره شریک یو. حاجي صاحب ته، احمد علي صاحب ته، داود جان صاحب ته، دې دواړو حاجیانو صاحبانو ته، د ماماګانو ته، د قوم ته، د خپلوانو ته، د دې زنانو ته، ټولو ته مونږ مبارکباد ورکوو او په دې مونږ خوشحاله یو. الله دې د هر مسلمان په کور کې د قرآن حکیم دغه رڼا او دغه روښانتیا راولي کم فضل چې الله نن په دوی کړی. اوس به دا ماشومه د قرآن حکیم ختم وکړي، د هغې نه پس بیا مونږ دعا وکړو د جمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا حسد إذا وقب ومن شر حاسد إذا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وما أنزل من قبلك. وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. أولئك على هدى من ربهم. وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. مبارك تشبه مبارك أطول مبارك يا دعاء كذا جمع دعاء كذا. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. بچے تک دعا پروردگار دا ماشومه د دې نور خویندې چې دي الله د قرآن په رڼا یې منوره کړي، خدای دین د قرآن حافظانه کړي، الله قسمتونه بختور کړي او د مستقبل خوشحاله زندگی د دیندارۍ سره الله نصیب کړي. او زمونږ خوره کې چې قرآن یاد کړي هغې ته هم دعا کوي چې الله ورته د قرآن یاد پاتې کړي، الله ورله قوله تلاوت توفیق ورکړي. د دې ټول کور دپاره او د دې ټول خاندان دپاره الله د قرآن او د دین او د اسلام او د دنیا او د آخر د هدایت او د نیکۍ ذریعه وګرځولی شي. پروردګاره زمونږ په قرآن عمل نصیب کړي. یا الله زمونږ د قرآن رڼا زمونږ په زړونو کې کښېني. الله د آفتونو نه مو ساتئ، الله د مصیبتونو نه مو ساتئ، الله د بیمارو نه مو ساتئ. یا الله که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي، الله که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي. الله چې د چا په زړونو کې څه حاجتونه شریعت سره موافق د قرآن حکیم د دې ختمونو د برکت نه حاجتونه یې پوره کړي. رب العالمین چې د چا څه مشکلات دي څه غمونه دي الله هغه مشکلات او غمونه ورته په خوشحالو باندې بدل کړي. یا الله موږ د خپل قهر نه وساتي، الله موږ د خپل غضب نه وساتي. الله د دواړو جهانو سرخروي او خوشحالي نصیب کړي، د دواړو جهانو د مصیبتونو نه وساتي. رب العالمین په دنیا کې او په آخر کې عزتونه نصیب کړي. الله د قبر د عذاب نه وساتي، د ځنکدن د سختو نه وساتي، د محشر د ورځې د سختو نه وساتي. د نبی علیہ السلام مبارک سی امتیان هم جوړ کړي، د هغې د لاس مبارک د حوض کوثر به هم نصیب کړي. الله د هغې د جنډې لاندې جنت ته ورسولی کړي. الله په پل صراط باندې تلل مو آسان کړي، جنت الفردوس زموږ نصیب کړي. پروردګاره چاته چې څه حاجتونه دي چا په زړه کې چې څه حاجتونه په دې مجلس کې الله د قرآن د دې ختم د برکت نه او د قرآن د تلاوت د برکت نه حاجتونه ورته پوره کړي. یا الله زموږ چې څومره زنانه راغلي دي په دې کورونو کې ناستې دي پروردګاره د هغې په سر باندې د حیا او د پردې څادر واچي، الله د رسوایۍ نه وساتي. پروردګاره چې زړونو کې څه حاجتونه دي هغه حاجتونه ورله پوره کړي. راجي صاحب دي محترم والده ډېره نیکه بیبي وفات شوې ده، والد صاحب محترم هغې ته هم دعا کوي دي والدین چې الله په قبرونو انوار نازل کړي. هغې د خاندان او زمونږ د خاندان چې څومره مشران وفات دي رب العالمین دې د ټولو په قبرونو رڼا او انوار نازل کړي. او چې څوک جمدي دي مشران یا مونږ الله دې مونږ ته د اسلام د هدایت زندگی نصیب کړي. الله هم د شیطان د نقش قدم نه وساتي، الله هم د شیطان د رسوایۍ نه وساتي، الله هم د شیطان د وسوسو د خواهشاتو نه وساتي. الله زمونږ په زړونو کې خپل او د خپل حبیب مینه واچوي، د قرآن مینه واچوي. الله که زمونږ نه څه تقصیرات ګناهونه شوي دي یا الله د هغې عفو او معافرت نصیبه کړي. دې ماشومې ته بیا هم دعا وکړې الله یې نیکعمله صالحه لویه کړي سره د نورو خویندو. او حاجي صاحب دي ما ته څه دعا ویلې د هغې په زړونو کې څه حاجت دی دعا ورته وکړې چې الله تعالی هغه حاجت ورته پوره کړي. د چا زړه کې څه حاجت دی الله یې ټول حاجتونه پوره کړي د مسلمانانو. ګوره لویه خبره د الله رضا ده. دا دنیا که دا هر څه دي که نه د چا مال دی او که دولت دی دا ټول پاتې دي. دا تاسو د نږدې مرګونو ته ونه کتل د بختیار حاجي صاحب مرګ زمونږ دپاره څومره لوی د عبرت مرګ دی. دا دعا وکړئ چې رب العالمین زمونږ نه راضي شي، یا الله ته زمونږ نه راضي شي، یا الله زمونږ نه راضي شي، یا الله زمونږ د زړونو نه بغضونه او حسدونه لرې کړي. الله د غیبتونو او د چغلو او د دروغو نه الله مونږ وساتي. الله زمونږ په ژبه زمونږ په لاس زمونږ په بدن هغه عمل نصیب کړي چې پروردګاره ته پرې خوشحاله یې. په کوم عمل چې الله ته خفه کېږي د هغې نه مو ساتي. ډېر فراخ مال د حلال هم الله نصیب کړي او د بیت الله شریف او د مدینې منورې بار بار ملاقاتونه الله زموږ نصیب کړي. الله چې دا څومره ملګري دلته ناست دي یا کور کې زنانه ناستې دي خدای په جمع د سوال کوو هر مسلمان بیت الله ته بوتلی کړي، د هر مسلمان په زړه کې د بیت الله مینه او محبت واقع کړي. پروردګار څومره دا ماشومان چې ولاړ دي الله دا ټول ماشومان نیکعمله صالحان لوی کړي، دې زندګۍ بختوره کړي، دې زندګۍ د خوشحالو کړي. حاجي صاحب چې کوم خیرات پرې دعا وکړي چې الله ورته دا قبول او منظور کړي. په قرآن یې خوشحالي وکړه الله دوی خوشحاله کړي. الله ستا په کلام یې خوشحالي وکړه الله ته دوی خوشحاله کړي. الله ستا د کلام سره مینه وکړه الله ته دوی سره مینه وکړي. الله ستا د کلام عزت وکړه الله ته دوی عزت وکړي. الله ستا کلام سره محبت اظهار وکړه الله ته دوی سره محبت اظهار وکړي. زموږ حافظ بشیر صاحب هم بېګا سي نصفاني ته ده ته هم دعا وکړي د ده زړه کې مې یو حاجت ته چې الله یې ورله پوره کړي، الله یې خیر نصیب کړي. الله زموږ د ټولو رب العالمین فرمایي چې یو انسان بل سړي ته سکیمونه سازشونه جوړی دا په حقیقت کې هغه بل سړي ته نه دي دا د خپل ځان ته دي. مسلمان له نه دي په کار چې دی
بل مسلمان تسکیم جوڑ کی سازش وته جوړ کی داغی عزت اخلی داغ جون پسې لګېدلی داغ پیسې پسې لګېدلی سازشی سړی عموماً د خپل سازش په خپل ښکار کیږي دا د الله د کتاب وینا ده حضرت نوح علیہ السلام قوم چې کله داغه نافرمانی وکړله 900 کاله نوح علیہ السلام خپل قوم ته دعوت و تبلیغ وکړ قوم نسمید د نوح علیہ السلام ډیره زیاته بیزتی کولا او ډیر به تنګاو ګوره پیغمبرانو له الله د برداشت ډیره لویه سینه ورکړي لس کالم څوک دی او قوم سره داسې نشي تیرولی 15 کالم نشي تیرولی کم قوم سره چې حضرت نوح علیہ السلام 900 کاله تیر کړل دا د الله د کتاب وینا ده او 900 کالو کې صرف او صرف تقریبا 3 یا 15 یا د اویو د اتیو کسانو لږ اختلاف پکې شته خو د اویو او د اتیو کسانو په منځ کې خلک مسلمانان اندازه ولګوي چې 900 کالو کې څومره خلک به پیدا شوي څومره بچی پیدا شو نو ناامید شو مایوس شو رب العالمین ته التجا وکړه چې الله انی دعوت قومی لیلا و نهارا ما خو د دعوت و تبلیغ په سلسله کې د خپل قوم ته نروسته کتلی دی او نه د شپې دروازه مم کوشش کړی دی ا د شپې مم محنت کړی دی فما یزیدهم دعائی الا فرارا چې څومره دی له دعوت ورکوم بلنه ورکوم هغه مرمانه تختی څوک یوازې ورځ نه د شپې م لګیم محنت مې وکړه مشقت مې وکړه پکار دي چې ما ته رانږدې شي ما نه تختی نو چې او وهي مې ټکۍ مې بیزته کوي مې خبرې راپسې کوي کنزل راته کوي ستغې سپورې راته وایي تنگ شو نو خیره وکړه رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا الله چې د دې کافرانو نه په دې ځمکه کورم درنه بچ پاتې نشي دوی غوسه کوي چې کورونه هم برباد شي انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا پروردگارا دا چې کم اویا اتیا کسان می مسلمانان کړي دا را واپس خرابوي دا اویا اتیا کسان را له بربادای او که څومره بچی د دوی پیدا کیږي نو هغه بچی د دې نه زیات رامیان دي لکه ما په ازمایش وکړه 900 کاله کې په دې 900 کاله کې چې د دې نه کم بچی پیدا شو ولا یلدو الا فاجرا کفارا اغم ډیر ګندا او ناشکر او کافر ته پیدا کیږي نو د دینم د ایمان او د اسلام تمه نشتا او چې کم ته پیدا کیږي د دین زیات رذیلان دي حرامیان الله ذو الجلال ورتا وحی اولېږله چې یو کشته جوړه کا لکه سوال دی داسې وکړه چې د دې کور در نه پاتې نشي که عذاب پرې راولم او دوی وجنم پرېږده چې دا کورونه ورته برباد کړم یو کشته جوړه کا الله کشته به څنګه جوړم زه خو ترکان نه یم کشته خو چې څوک جوړوي هغه سړی به جوړوي چې هغه له ترکانۍ چل ورځي وی واصنع الفلک باعیننا الله فرمایي مونږ درته چل ښایو شاگردی به دې زمونږ وي استادي به شاگردی به ستا زمونږ وي مونږ درته استاد درکو واصنع الفلک باعیننا مونږ دې د هغه کشتۍ د جوړولو نګراني درته مونږ کوو شابه دا چل کوه داسې کوه داسې کوه داسې کوه کشتۍ روانه کړه څوک چې گمراه شي کنه عبدالرحمن بابا وی دا خدای بیلاره پلار نشي رحمانه
که 1000 نصیحتونه ورته وکړې د خدای بېلارې به په لار نه شي رحمانه. نو نور پکار دا وه چې لږ غلې شوې وې اوسه پورې پیغمبر اوسې ترکاڼي جوړ وکړه. دې ته پیغمبر وایي چې کشتۍ جوړئ. چا به وایي کشتۍ خو خلک دریاب کې جوړئ، په اوچه ډاګه کشتۍ جوړئ. دلته اوبه کم دي، کشتۍ سره جوړئ. قوم سازش شروع که راتلل به په هغه کشتۍ کې به ورته اودسماتی کو. او زموږ مفسرین حضرات لیکي چې نوح علیه السلام کومه کشتۍ جوړه کړه هغې له مختلفې طبقې جوړې کړې، چتونه چې دې چت کې به انسانان وي، دې کې سړي، دې کې ښځې. الله ورته ښولي دا حیوانات به هم ځان سره کشتۍ ته دننه کې، د دې نسل هم چې ختم نشي. یو جوړه حیوانات دا پکې د فلانکي حیوان ځای شو، دا د فلانکي، دا د فلانکي چتونه او خانې یې پکې جوړې کړې وې. دی براتل پکې به لوی او دسمات کو چې مرداره بچتا حیوان یا سه مردار شو اب هم پکې غورځول. د کشتۍ نه لوی ډیران جوړ شو. حضرت نوح علیہ السلام رب العالمین ته التجا وکړه چې الله دا څه په مصیبت اورېدلې ما دې سره څه وکړم. کشتۍ خو او چې څومره ګندګي پکې کېدله اوبه به پیچولې، متیازې به پکې کول، د ډن خټې به راوړې پکې به چول، مردار سپي او مردار حیوانات یې پکې غورځول. الله دا څه په مصیبت اورېدم، دې سره څه وکړم. ولا يحيق المكر السيء الا باهله. رب العالمین فرمائی کہ سوک چاہتا سکیم جوڑی اپا کے خپل پریوزی. عبدالرحمن بابا وی کنا وی کوہی مکانا دبل سڑی پلار کے چرستا بدا کوئی پغالا لرش تقبل تکوی کنا اسے نستا خیال نہیں ہوتا پی تیر شو پا کی پریوزی بیا بسکے. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. قرآن حکیم کے اللہ وی داخل کم سکیمون و سازشون جوڑی خود دی دا غسکیمونو و سازشونو دا ختمولو چل مال رازی. دی پا پتا طریقہ زما پیغمبر ناکام کول غواری، دی پا پتا طریقہ زما دا دین مقابلہ جوڑ سکیم سازش کو پت شے دے کنا. اللہ وی دا دی دا دی پتو سکیمونو سازشونو نزا خبردارم دا دی وبال، دا دی جزا، دا دی سزا دا ما پا اختیار کیا دا دا کولش. نوح علیہ السلام تا اللہ ذوالجلال حکم وکچے تخپل کار کا و باقی زما کار تا کشتے جوڑا وا. کشتے تیار شو پدا سے حالت کی چی دا کشتے ہر یو طبقہ و درجہ دا دا قوم دا متیاز و دا غل و دا گندگی و دا مردارے نہ ڈکا شو. اگرچہ کشتے دا اللہ دی سر بسکم تو ما تا پرید و دا زما کار او دی با خندل چی راتل با و دسماتی دا کشتے پا غالا با کناستل پا کی با دسماتی کم. اللہ پہ بیماری لگولا یو قسم بیماری پر قوم لگے دل چے وجود ټول سخاش دانے پہ روخت خارخ پہ روخت او دن وجود سکے پر خلق او پر سپیموں کے او دن پر کلموں کے او پر گگنوں کے امدانے روخت. اگا زمانہ کی چکم علاج آگئے کوخ نہ جوڑے دل زان بے گراؤ او وینے او نونو بتے بے دل. اللہ پہ یو غضب او قہر رو لے گا دے سر پکار دا وچے توبہ اللہ تیستے وی. اور ما تیرہ جمعہ درتا ہوئے کنا چی یونس علیہ السلام اللہ تے رجوع راغل عذاب تے اللہ لرک دیلم پکار دو چی رب العالمین تے رجوع کھڑے وے چی خدای دا عذاب رانا لرکا رجوع یا نکولا او مغا سے خندا بے کولا. یو دل چی ترشپی یو کس راغلے دے دغا دانو والا او دغا ننکو والا او دسمات کو کشتے تا ورغر دے دل کشتے کے لامبو مامبو والے دا پاغ خپل گندگے کی تیراوتے دے تیراوتے دے اللہ جوڑ کرے دے. الکہ تا پسخ شو الکہ آخو کشتے تا ور پریواتم او چراواتم جوڑ شم بس یو بتاو کشتے کے بے غپا والا او چرا بوتے دے ٹکے دے با طول خز نر پخپلت للو ماغا غولو کی چیغا کم متیاز او دسمات او مردار سپیاو گندگی پکے او ڈیرانے تے جوڑ کرے ہو پاگے کے بے غٹے والے او لمبل بے پکے او چراوتل با جوڑے دل با لکا شفا خو پا دے کے رہے. نبی کریم صلی اللہ ایک گندہ سڑی اللہ علاجم گندہ مقرر کری دا خدا شان دے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم له یو قوم راغی، څلور کسان د عرینی قبیلې او 3 کسان د عقل قبیلې، عرینیین ورته وایي. مدینه منوره کې چې راغلل خېټې وپړسېدې. حضور پاک مبارک ته تپوس وکړ، هلکه ولې؟ وی صاحب د مدینې شریفې د آب و هوا را باندې پاکه رانله، حالانکه د مدینې منورې آب و هوا ډېره مزېداره او پاکه ده، خدا ورته پلیتو، دا پې صاف او پاک نور راغل. وی تاسو باندې په وطن کې به دا بیماري راتله وی یو، وی څه چل به م کو؟ وی مونږ به د اوښانو پیس کل او د هغې متیازې به م څکلې، نو جوړېدو به. نبی علیہ السلام ته خو پته ولګېده چې دا پلیت دي، خېټې هم پلیتې دي او وجودونه هم پلیت دي. د بیت المال اوښانو وی ځای لاړ شه د بیت المال هغه اوښانو ته او د هغې پی هم څکې او متیازې هم څکې. دی لاړل هغه پی به هم څکل او هغه متیازې به هم څکلې. جوړ شو چې جوړ شو هغه د بیت المال چې د اوښانو کم سروونکي او څوکیدار هغه یې مړ کړ، شهید، او هغه اوښان یې وتښتول، په مخه یې کړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چالو وی صاحب هغه 2 کسان چې ته اوښانو له لېږلي و د اوښانو پی و متیاز یې څکل جوړ شو، هغې خو هغه ډاکه واچول، اوښان یې وتښتوله، سړی یې مړ کړ. پیغمبر علیه السلام ورپسې لښکر ولېږه، دې غرمه ټیم کې یې راونیول، را یې وستل. دا دومره بدبختیانو چې هغه کم د اوښانو د پیغمبر علیه السلام کم سروونکي و د اوښانو یا ساري نومو، د هغه نه پوز هم پرې کړې وه، لاسونه هم ترې پرې کړي وو، خپې هم ترې پرې کړې وې، شونډې وروځې هم ترې پرې کړې وې، او اور یې ګرم کړی و، اوسپنه یې په اور کې ګرمه کړې وه، هغه یې وله په سترګو کې منډلې وه. نبی علیہ السلام مبارک وی خوا دې ظالمانو خو ډېر لوی ظلم وکړ. یو خو یې زمونږ سړی مسلمان مړ کړ، دویم مرتد شو، مسلمانانو اسلام یې راوړی او مرتد شو، دریم ډاکوان دي زمونږ نه اوښانو تښتول او فساد فی الارض په ځمکه کې فساد وکړ، مرتد شو. وی دې سره هم دقه چل وکړي، مړې کړل او په هغه سنګستان کې وغورځول. حضور پاک مبارک فرمایي چې الله په حرام او په پلیت شي کې شفا نه دا چولې، شفا په پاک سیس کې پلیت کې نه. مونږ له بعضې خلک راشي که نه، یاره صاحب ډاکټر راته وایي چې لږ شراب استعمال کړه، شراب وڅښه نو جوړ به شي. په شرابو کې شفا نشته، ګور په حرامو کې شفا نشته. خو دا بعض انسان وجود پلیتي، د پلیتۍ بلدي، نو هغه پلیتي ورسره لګي، پاک شي سره پاک شی لګي او پلیتو سره پلیت شی لګي. باورا په ګلونو کې خوشحالی او ګونګټ په سوټو کې خوشحالی. وی د باورا او د ګونګټ دوستانه و یو بل سره، ناغه باورا دی ګونګټ ته وی اشنا ټول عمر دی په ګندګۍ کې تیر کړی دی، راځه چې نن در باندې د میوو د ګلونو سیل وکړم. وی دا ډېره ښه ده، چکر یې ورکړه، په یو ګل به یې ګرځاو. که ستاسو خیال د باورا او د ګونګټ شکل هم تقریبا یو شان دی، یو لږ اوږد دی او بل غونډی دی. په ګلونو یې وګرځاو، په میوو چې مازدیګر شو، وی اشنا څنګه؟ وی سیل مې در باندې وکړه، څه خوند یې واخېست که نه وی نه؟ وی دا دومره خشته مزېدارې خوشبویه چې وی، وی زه خو پیسه هم نه یم پېښه، نه په خوشبویه پېښه ویمه او نه را باندې څه خشته بوی لګېدلی دی، زه خو د هېڅ نه هم نه یم خبر، نیکبخته او وجود یې مړه وی. وی ما خپل ډیران ته پرېږده چې ورشم لتې پکې ووام، طبیعت په مې برابر شي. اباورا وله وزر اوچت کړ، تورېږه وی زه تالاشي علمه چې وزر یې اوچت کړه، د وزر لاندې سوټه یې نښتې وه. وی ستا د وزر لاندې سوټه یې نښتې ده، جیب کې د ځان سره ګندګي په مخه کړې ده، نو ته په خوشبویۍ څه پوهېږې؟ نو ګنده شی چې دی د هغې علاج ګندی بیا. فروغ سړي شراب صاف نه راځي، خو په شرابي صاف راځي او سره بلدي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په حرامو کې ګوره شفا نشته، حرام مې استعمالوي. هغه سړي ګنده و هغه 2 کسان، نو هغه متیاز یې ګنده چې اوس کلې په هغې باندې جوړ شو. دغه رنګې رب العالمین دغه د نوح علیه السلام قوم ګنده دانې پرې راوختې. اوس هم بعضې خلک زمونږ په وطن کې بعضې خلک یو غلط کار کوي چې چېرته دانې پرې راوخېږي او یا چې د خلک وي متیاز یې پرې وکړه، اخوا شي متیاز یې پرې د پاسه وکړي. متیاز یې پلیت شی دی، متیاز یې مه کوئ په زخمونو، دا ګورې ګناه ده. او څوک وله څاروي سوټه دغه کي څه ورته وایي ګړوبې کي،
هلکه وی ساروي دا سوټه ولا ګړوبې کو د پاسه په واچما دا ساروي سوټه ګړوبې نه کوي ګوره دا ګناه دا خبرې نه دي ایاو چې پکې پریوت هغه زه خو جوړ شم بل به ورته ګوټه بیواله بل به ورته ګوټه بیواله بل به ورته ګوټه بیواله د کشته او باغ ډیران ختم شو دی بیماری ختمه نشو هلکه اوس بس کو نو تلل به په بالټو کې به اوبه راوړئ او د کشتۍ هغه دیوالونه به یې پینځل او د هغې کشتۍ پې داسې صفا کړه لکه چې په لرګي د پاسه ریګمال ومږي او هغه اوبه به بیا راغېشتې سکلې به په سپېمو کې به یې مچولې په خولې کې به یې مچولې چې دا بیماري درانه ختمه شي نوح علیه السلام ته الله وې ملګرو ته یې په دقه لوړ میدان ورته کښېنئ ورته ګورئ اوس هغوی مخکې هغوی خندل اوس ورپورې تاسو خاندئ ګوره هغوی سازش وکړه او سکیم یې جوړ کړه حضرت نوح علیه السلام و مسلمانانو ته پروردګار په هغه سکیم او سازش کې قوم واچو که نه نوح علیه السلام ته الله محفوظ کړه سازش به نه جوړه سکیم به نه جوړه دا ډېره لویه ګناه ده او خطرناکه ګناه ده او که سازش او سکیم دې جوړ کړه دا زما وینا نه ده دا د الله وینا ده د رسول الله مبارک وینا ده چې هغه سازش او سکیم سزا به په دنیا کې هم ته الله درکوي او په آخرت کې به هم درکوي حضرت موسی علیہ السلام د تره زوی د قارون الله موسی علیہ السلام له عزت ورکړه د بعضې خلکو د انسان عزت نشي برداشت کېدی چاله چې الله عزت ورکړي یا چاله الله مال ورکړي یا چاله الله بچي ورکړي یا چاله الله کور ورکړي یا نور نو د عامو خلکو هغه برداشت نه کېږي چې اوهو دی خو پرون غریب و دا نن مالدار ولی شو دا خو پرون خړه جامه و دا نن سپینه جامه ولی چولې ده دا خو پرون چې عزت نه کو نن خو څوک ورته کوزېږي او څوک پاسي خلک عزت کوي دا ولې نو بیا ورته عموما خلک سازشونه سکیمونه جوړوي دا ډېره لویه ګناه ده الله دې امته وساتي نو حضرت موسی علیه السلام له پروردګار عزت ورکړه قارون پړه کې سوچ وکړه چې دا څنګه چل دی دی لږ ته وګوره مالدار زیم قرآن حکیم کې الله فرمایي چې قارون له الله دومره مال ورکړی چې د هغه د خزانو کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې یو کس یې کنجانې نه شوې ګرځولې لویو ډلې به د خزانو کنجانې ګرځولې نو خشته زیمه مال ما سره دی نوکران زما دي اوښان او ګډه چیلې او ځمکې زما دي او عزت د ده دی حضرت موسی علیہ السلام ته اسکیم او سازش جوړ او ډېر خطرناک دومره خطرناک سازش یو ښځې له پیسې ورکړي وی دا پیسې والا او چې کله موسی علیہ السلام تقریر کوي نو ته به پاسې او په ده به الزام ولګې چې دې موسی علیہ السلام خو ما سره بدعملي کړې دا څومره خطرناک الزام دی ګوره څومره لوی جرم په یو پاک انسان او بیا په پیغمبر الزام لګول ډېر خطرناک جرم دی حضرت موسی علیہ السلام قوم ته پاسې تقریر یې کو او د بني اسرائیلو ښځې نر ورته ناست دي هغه له خو الله پیغمبر له خو الله ډېر لوی تاثیر ورکړي هغه ښځه پاڅېده او موسی علیہ السلام ته اواز وکړه غوندې چپ شه ای خلکه وی دا سړی تاسو ته تقریر کوي او تاسو ته نصیحتونه کوي او منځ کې د دا حالت دی خو چې دا خبره وکړه بس موسی علیہ السلام باندې الله چې راغی چې خدایه دا څه وشو ښځې له اواز ورکړه غلطه دې ووایي وی ستا دې په هغه ذات قسمې کې د اوه اسمانونه پیدا کړي او دا ځمکې پیدا کړي رښتیا وایه ګنې داسې خیره درته کومه چې پته به درته اوس ولګي ښځه وړه کېده او په یاره شوه وی زه معافي غواړم ما معاف که وی الوایه وی دغې قارون پیسې را کړي هغه دولت را کړی دی او پیسې را کړي چې د الزام به لګې هلې ووی فورا موسی علیہ السلام فورا ځمکې ته حکم وکړ هغه خو پیغمبر ورته پته ده چې زما خبره الله مني وی راکږه دا سړی ځمکه وشلېده او قارون پکې وردن نه شو د چغې جوړې کړې موسی ما معاف که ښځه رې معاف کړه مس مانه غلطي شوې ده ما معاف که وی راکاږه ځمکې نور راښ رو رو به ځمکې راښکه او ده به چغې والې چغې به یې والې چغې به یې والې تر دې حده پورې چې ځمکې مکمل غیب که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې دی به
په دې پونده باندې په ځمکه کتابېږي، دا رده سزا ده، او رو رو به لاندې کېږي او تر قیامته پورې هم دقه سزا ده. الله دې مساتي. دا الله د قهر سره ګورې څه سم نه دي. سازش یې جوړ که حضرت موسی علیه السلام ته، او داسې خطرناک سازش چې پیغمبر بدنامول، چې دا د پیغمبر بدنامی راغلی و. ستاسو څه خیال چې مولا دې داسې بدنام که د هغه خبرې ته بیا څوک وږي، هغه پسې بیا څوک مونځ کوي، پراپیګنډه ورپسې خلک کوي، د دین بدنامي ورسره راځي. مقصد یې دا چې دې به بدنام کم، خلق به ما ته متوجه شي. الله ته حضرت موسی علیه السلام وساته او دې الله په خپل قهر و غضب کې ګیر. رب العالمین موسی علیہ السلام ته وی دا پیغمبر الله سره خپل نیاز کوي، ویوړه دې په یخ شو یا والله. موسی علیہ السلام په پیغمبرانو کې د جلال خاوندو، تیزی پکې ډېره وه، وی معافی خو یې دنه ډېرې زیاتې وغوښتې او معاف ته نه کړ. وی الله ما څومره خطرناک جرم یې وکړ او په مې څونه خطرناک الزام ولګاو، نو دې د پاسه به ما څنګه معاف کړی وی. وی ګوره معافي دې نه وغوښته، معاف کړی به دې وی تا ته څونه په سوونو چغې درته ووالې معاف یې نه کړ، معاف دې نه کړ. او وی که ما ته دغه وخت کې یو چغه م والې ونه ما معاف کو. حالانکه الله په خپل پیغمبر ډېر خفه کېږي. دا الله خو ډېر لوی رحم او ډېر لوی کرم او مهرباني ده که هغه هم دغه وخت کې دا سوچ اډوراته نه چې الله ته چغه ووه. موسی علیه السلام ته اوازونه کول، موسی علیه السلام له خو یې پخ کړی، ړې وله سوځولی. دغه رنګې حضرت موسی علیه السلام چې کله فرعونیان الله غرق کړل، یو لوی میدان دی وادي تیه هغې ته لاړ. الله پې ډېر لوی احسان وکړه په قوم په وادي تیه کې ورته الله چینې پیدا کړي، د یخو مزیدارو خشته اوبو چینې، او سورې پکې نو الله تعالی ورته وریځ راوسته، هغه وریځ یې پې د پاسه سورې کړي په دې قوم. او دا خوراک انتظام نو پروردگار ورته سیسه د دې ملدانو نه غټي وي، سلوا ورته عربی کې وي. سیسه ورته الله را دونه زیاتې کړي چې دوی به بس رانیولې ولالولې به یې خوړی به یې پخولی به. او ترنجبین په دې ایران په دې علاقه کې کېږي لکه څنګه چې زمونږ په پلوسه کې چیړ کېږي، چیړ دقه رنګې بوټي وي او په هغې کې دا دغه را واړه واړه بوټي وي او په هغې کې دا چیړ را پیدا کېږي. هغه ډېر اعلی خوږ شی دی، ډېر مزیدار او د وجود دپاره ډېر طاقتمن شی دی. نو قرآن حکیم کې الله تعالی د نعمت په شکل کې بیان کوي، انزلنا علیکم المن والسلوى. د سیسې اعلی غوښه به یې خوړه، ترنجبین به یې خوړه، او مزیدار اعلی قسم اوبه پروردگار پیدا کړی وی، هغه به یې څښلې، او هر وخت به یې په سر باندې وریځ او یخ مزیدار اعلی بادونه به لګېدل. بني اسرائیل خوشحاله شو، الله ته رجوع کړه چې الله زما دا قوم چې جون تیرېده، جون د تیرېدو به څه طریقې وی ته راشه کوهي تور ته او ما سره یو څو ورځې تېرې کا، کوهي تور کې تېرې کا، زه به دله یو قانون درکم، یو دستور العمل به درکم، یو قانون، د هغې لاندې به ستا قوم جون تیرې. موسی علیه السلام لاړ کوهي تور ته، هلته کې یو اعتکاف وکړ، څلوېښت ورځې پوره کړې. رب العالمین ورته تورات ورک چې د تورات دا زما کتاب دی، ما درله درکه، او د په تختو لیکلی شوی تورات یې ورکه، دا ځان سره یوسه، ما چې درته په دې کې څه لیکلي ستا قوم دی د دې مطابق ژوند تېری، دا ستا قانون شو د قوم. دې خوا حضرت موسی علیه السلام چې څنګه کوهي تور ته لاړ، غر ته لاړ چې هلته د اعتکاف وکړم، په دې قوم کې اوس پیره سړی و هغه ته سامرې وایي. قرآن حکیم کې الله په دغه نوم یاد کړی. د دې سامري نوم موسی و، خپل نوم، او د موسی علیه السلام نوم موسی و. دواړه چې کوم وخت کې فرعون خو اعلان کړی یو وخت کې وی چې کوم نارینه هلک پیدا کېږي دا به وجنو. ولې نجومیانو ورته ویلي چې یو هلک پیدا کېدو والا دی، او دغه هلک به ستا نه بادشاهي اخلي، او اب ستا د ذلت ذریعه ګرځي.
نو د اعلان وکړ وی بنی اسرائیلو کې چې څومره هلکان پیدا کېږي وی دا هلک په بنی اسرائیلو کې پیدا کېږي هغه وجنه بیا اعلان وکړه چې یو کال قوم ورته ګیله وکړه وی دا هلکان چې ټول مړه شي دا ماشومان نو دا چې کوم بوډاګان او ځوانان دي دا به مړه شي او نوې نسل خو تا ختم کړه زمونږ خدمت به څوک کوي د بني اسرائیلو نه به دوی خدمت اخېسته د فرعون قوم وی ښه یو کال ماشومان وجنه او بل کال یې مه وجنه رب العالمین موسی علیہ السلام پیدا کړ چې پیدا کړ دا الله په حکم یو صندوق یې ولا جوړ کړ او هغه په صندوق کې بند کړ ماشوم او دریاب ته وغورځول دریاب ته وغورځول دا زما کار دی او سامرین پیدا شو د سامری مورم وی چې دا ماشوم زما مخکې د فرعون کارنده راشي وجنې دا خو ډېر ګران کار دی نو د مور دا ماشوم بوته دا سامری د هغه نوم موسی و نو ځنګل کې وغورځول چې زه بس که مري د ما د سترګو نه پناه خو به مړ شي که نه ځکه د فرعون کارنده ګرځي او ماشومان د مور مخکې لاله حضرت موسی علیہ السلام پیغمبر الله د فرعون کور ته ورسو د فرعون په کور کې تربیت شو او دغه سامری چې د هغه نوم موسی و هغه له به جبریل علیہ السلام راته و د هغه تربیت جبریل علیہ السلام کو ګور الله ته د سامری تربیت جبریل علیہ السلام کو او د موسی علیہ السلام پیغمبر تربیت فرعون کو وموسی الذی رباه جبریل کافر وموسی الذی رباه فرعون مرسل هغه موسی چې سامری تربیت وکړه هغه نه غټ کافر جوړ شو چې جبریل علیہ السلام تربیت وکړه دا هغه نه الله غټ کافر سامری جوړ کړ او هغه موسی چې فرعون تربیت وکړه هغه نه پروردگار پیغمبر جوړ کړ عقل پکې کار نه نو دا سامری چې څنګه لوی شو جبریل علیہ السلام به په اس راته نو چې اس به په کوم ځای قدم کېښود یا جبریل علیہ السلام به په کوم ځای خپه کېښود هغه ځای به زرغون شو شین به شو نو ده به هغه خوره راواغېسته او ځان سره به یې سنبال کړه دا روان ماشوم چې دا ګوره عقلمند دي لکه څه ناڅه عقل وي زموږ مولوي صاحب د الله تعالی په قبر انوار نازل کړي وهغه به روانې کو هغه به وایي دا روانې په عقل کېږي وي دا عقلمند وی قمقل ماشوم روانې نه کوي دا حقیقت نو هغه خوره یې ځان سره جمع کوله وی چې لوی شو خوره یې بوسخکۍ کې ګردوی کې څه چل شته حضرت موسی علیہ السلام چې کله د فرعون نه ته سره د قوم نه نو د بني اسرائیلو کالي ورسره و سره زر او سپین زر فرعون سره د قوم الله غرق چې وادي تیه ته دي ورسېدل او موسی علیہ السلام د الله ملاقات ته لاړ چې تورات ورکړي سامري دې قوم ته وی هلکه دا کالي راغونډ کې وی دا خو حرام دي دا خو مونږ د فرعون د قوم نه راغشتي دي قوم یې وی دا خو جوړېږه موسی علیہ السلام راشي وی دا راغونډې کړو نو چې موسی علیہ السلام راشي نو د هغه نو بیا تپوس وکړو که نه وی ډېره کالي یې ترې غونډ کړل او دا سره زر دا کالي ټول ویلې کړل او د سخي او ډانچې په ځمکه کې جوړه کړه طالب دا سره درې په هغې کې ور واچول سخي یې ترې جوړ کړه چې سخي یې ترې جوړ کړه نو هغه خوره چې د جبریل علیہ السلام د قدمونو د اس د قدمونو ځان سره ساتلې وه هغه خوره یې راواغېسته او د هغه سخي په خوله کې وغورځوله سخي چغې جوړ څلوېښت ورځې موسی علیہ السلام هلته اعتکاف وکړه او قوم یې څلوېښت ورځې د سخي عبادت وکړه ټول قوم نو بعضې کسان پکې سمم او هارون علیہ السلام ارور د پیغمبر دی هغه ورته نصیحتونه کول خو قوم کوم ځای صبرې د هغې ویله سرو زرو سخي ته ګوره او چغې ته ګوره معلومیږي دا چې دا د موسی علیہ السلام خدای دی هلته الله پاک موسی علیہ السلام له تورات ورکوي ها دا تورات واخله دا ستا د قوم د ژوند د تېرېدو ذریعه شوه دا قانون شو خو چې ورشه نو قوم دې په لوی غم اوړېدلی دی الله هغه څنګه وی هلته یې د سخي عبادت شروع کړی چې څنګه راغې او قوم ته یې وکتل چې دوی خو سخي ته په عبادت پراته دي نو په خپل مشر ورور په هارون علیہ السلام یې ورمنډه کړه د سر نه او د ګیرې نه یې کلک راونیو وی تا ورته نه کتل تا ماله به راغلی وې ما ته به دی لویلی ورته یې وی وروره ما ورته ډېر نصیحتونه کړي
خو زما نصیحت پې اثر نه دی کړی، ما ډېرې خوارۍ کړي دي او تا له ځکه در نه رالم چې بیا به تا وي چې قوم دې دغسې پرېښود او ته ما له کوهي تور له رالې. موسی علیه السلام غصه وکړه نه، په دې غصه و چې ظالمانو الله د سره څه وکړل. ستاسو دشمن فرعون سره د ټول قوم نه الله هلاک که تبی که یو من او سلوا ترنجبین او سیسی در باندې الله وخوړی، د نور د تاو د بچکولو دپاره در باندې الله وریځ راوسته، د خوږو اوبو چینې درته الله پیدا کړی. نو دومره ناشکري مو کړه چې بیا هم د سخي عبادت شروع کړو. سخي ته هم خدای ووایي، په ټولو حیواناتو کې د سخي نه قمقل شی بل نشته، هغې ته هم خدای ووایي. سامري ته یې ویې راشه اوس موسی علیه السلام هغه سخي ته اور ورته که ویې سوځو، وی دا ستاسو خدای دې غوږ ورته کېږدي اوس دلی سوځوم، خدای څوک سوځولی شي. او سامري ته یې خیرې وکړئ، وی تا خو سازش جوړ کړه که نه، سکیم دې جوړ کړه چې دا به خدای وي او دا خلق به زما تابع شي چې و خدا خو سامري الله خدای جوړ کړه، خدای خو راله دې راوسته. نو ستا دا سوچ و دا دې فکر و زه وی په ټول ژوند کې به ستا دا طریقی چې تا باندې به خارخ لګېدلي او چې څوک هم در پورې ګوته جنګوي نو چغې به وی. ګوره سازش یې جوړو، پروردګار سزا ورکړه که نه، ولا یحیق المکر السیئ الا باهله، الله سزا ورکړه، داسې سزا چې څوک به جنګېدل. لا مساس ما له ګوتې مه راوړی، څوک به لکه سامري دا ګورې ګوتې راله راونړی، چغې به یې والې، جړل به موسی علیه السلام له به راته وی نه تا غلطي کړې ده، زه اوس دقه ستا سزا شو تر مرګه پورې نه به دله ښځه ګوتې در وړی شي. دا ګوره ډېر ګران ژوند دی الله دې مسلمانو سره، نه به دله زوی ګوتې در وړی شي، نه ډاکټر او نه طبیب او نه دوست او نه یار. نو سازش او سکیم چې بل ته جوړی، دا د وخت نه یقین راوله په دا خپل زړه کې چې دا سازش ما دې مسلمان ته نه دی جوړ کړی، دا مې ځان ته جوړ کړی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه مکرمه کې زندگی وه، الله ورته خپل تره او خپله چاچي دشمنان کړل، ابو لهب او د هغه ښځه. ابو لهب به په پیغمبر علیه السلام غزارونه کول، خلق به ورته لمسول، او د ابو لهب چې کومه ښځه وه د پیغمبر علیه السلام چاچي وه، سره ښځه، هغې به څه کول؟ هغې به غنې راوړې او پیغمبر علیه السلام ته یې پیلارو کې اچول. اوس د شیطانې هم یو حدي که نه، غنې به یې راوړل، وی بد زما دا کاروبار شو. یو ځل تللی و د مینا په میدان کې زوزان را جمع کړي غنې، چې راوړم او نبي علیه السلام ته په دا کوڅه کې واچو چې دې سهار وختي یا غرمه را پاسې و راځي چې دا غنې په دا خپو کې ننوځي، دا کوڅه ورته د غنو ډکه کړه. غټ ګېډې یې د زوزانو او د غنو وتړه او پړی ترې راته وکړه. اوس هم که ستاسو خیالي بعضې خلک پن په سر وړي او بعض انسان یې دې شاته راواچي او په دې اوږو باندې پړی راواړی، دلته کې هغه پړی نیولي ځان پسې شاته کړي. نو دې د زوزانو هغه پیټ یو سړي ته وایي چې د اوچت که راشه، نو یو غټه تیږه وه په هغې د پاسې هغه پن کېښوله او کلکې تړلې دی، او د هغه چې په کومه تیږه د پاسه د زوزانو هغه پن ایښودی دی، نو بل طرف ته ورته ده ودرېده او هغه پړی راواغېشت او دلته کې غوټه ورکړه او د لاس کې ونیوه چې زه ورسو لګومه چې د زوزانو دا کم پیټ دی دا پن چې دا د شاته روانو، خو چې څنګه یې زور لګو نو هغه پن د هغه تیږې نه پورې غاړه پرېوت، دا ته بل طرف ته و او پن پورې غاړه پرېوت، هغه پړی دی مری ته او تیزندي شو چې دې څونه زور کو هغه پن به شاته ته هغې کې دې پروردګار څه وویستل، مردانه شو. قرآن حکیم کې الله فرمایي وامرأته حمالة الحطب فی جیرها حبل من مسد، کم پړی چې په دې لاس اودلی و، پړی جوړ کړی و چې په دې به زه د زوزانو پیټې راوړم، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام مبارک پوته به دا زوزان او دا غنی چوم. الله پاک هغه پړی چې د پیغمبر علیه السلام د تکلیف دپاره جوړ کړه او هغه د هغې د تیزندې ذریعه وګرځېدله. سکیم او سازش په بلکل نه جوړه وی رونو ګورئ.
دا به نه وی چې دا سکیم او سازش په جوړ کم دی مسلمان ته دی به په چا عمل کم د ده مال به په چا برباد کم د ده بچي به په چا برباد کم د ده عزت به په چا واخلم دا به بالکل نه کې دا ډېره خطرناکه ګناه ده او که ته وی د دې نه څوک خبرېږي نه چاته څه پته لګي دا لکه یو سوال راځي اکثر دا سازشیان او سکیمونو والا دقه لوبه کوي هغې وی دې نه څوک څه خبر شو نه مې کوه شي نقصان رسي دې نه څوک څه خبرېږي نو که بل ته څوک نه خبرېږي نو الله خو خبرېږي که الله نه یې کوم ځای پټی او دا مو وایه چې دې نه څوک نه خبرېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د هغه د وینا مطابق درته چې کوم مسلمان د بل مسلمان عیبونه وباسي هکې عیبونه وباسي او د بل مسلمان هغه پټ رازونه راښکاره کول غواړي او بل مسلمان ته نقصان رسول غواړي وایي که دې په خپله کوټه کې په بړستن کې دننه دا کار کوي نو الله به یو وخت داسې راولي چې د دا سکیم او دا عیب راښکاره کول به راڅرګند کړي او مخلوق خدا او په الله خبر او قسم دې ډېره مو لیدل ګورئ چې بل مسلمان ته هلکه وایي پته یې نه لګي دا پلانکې چا عمل کو وایي هېڅ پته یې ونه لګېدله ډېر مرګونه داسې وشي که نه پته یې ونه لګي او څه موده پس میاشت دوه درې څه موده پس پته ولګي خو هلکه پلانکې په دا مرګ کې شریک هلکه دا خو پلانکي کړو نو بیا زمونږ خلک څه وایي مړه وایي خبره پټه نه پاتې کېږي نو نن سبا دیوالونه ملوئ خبره کوم ځای پټه پاتې کېږي دیوالونه ملوئ هلکه به دا سوچ نه کوي چې د دې نه خوا نه خبرېږي او دا سکیم او دا سازش خو د پټ جوړو بلکل به دا نه وی دا به هلکې وایه چې دا سازش او سکیم جوړوم الله پې خبردار او دا الله هغه فرشتې چې د ما نه ګیر چاپېره تودي په دا ښې اوږه او په دا ګس اوږه مې نستي هغه پې خبردار دا پټ نه پاتې کېږي دا خامخا ښکاره کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیبر ته نه دا یهودیان ډېر لوی سازشیان دي چې خیبر ته لاړ د خیبر یهودیانو سازش جوړ کړ یوې ښځې له څه پیسې میسې ورکړې وی ته پیغمبر علیه السلام له ډوډۍ وکړه او چې کم څاروی کمه غوښه ورته پخه کې په هغې کې وله زهر واچوه دا یو سازش حضور پاک مبارک سره د ملګرو هغه دعوت ته کېناست هغه غوښه یې راواغېسته ملګرو هم خوړه دوی هم خوړه لږه غوندې نبي علیه السلام خولې مبارکې ته کړه او فورا یې د خولې نه راوویسته ملګرو ته یې دا غوښه مه خورئ هغوی ته یې صاحب ولې وی دې کې زهر دی دا ښځه یې راوغوښته وی دې خوا راشه وی تا په دې غوښه کې زهر اچولي دي وی صاحب تا ته چا الوې وی ما ته دې نوړی الوې چې دا لاس کې مې پرته نه خو پوه شوه نبي علیه السلام ته خو پته ولګېدله پوه شوه ورته وی او صاحب ما پکې زهر اچولي ښځه پوه شوه چې اوس بغیر د رښتیاو نه کار نه کوي وی ولې دې پکې اچول وی ما هلکې وی که ته دروغجن پیغمبر یې در نه به خلاص شو او که رښتونی پیغمبر یې تا ته ضرر نشي رسول یو سازش یې جوړ کړه ګوره حضور پاک مبارکه هغه ښځه بیا مسلمانه شوه چې مسلمانه شوه نو معافې کړه اوس به ته وایې چې ښځې خو سازش هم جوړ کړه او تکلیف هم ورته ونه رسېد نه یو صحابي د هغې نه شهید شو د هغه زهرونه نبي علیه السلام هغه ښځه راوسته وی ته خو مسلمان یې لیکن د الله تعالی قانون دی او زما د قرآن حکم دی تعالی به اوس قصاص در کوم سزا به در کوم د هغې صحابي په هغه مرګ کې چې د هغه زهرو د وجې نه وفات شو هغه ښځه قصاص شو حضرت یوسف علیه السلام په ټولو وروڼو کې خشته او ښکلې مزیدار خوبصورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله معراج ته لاړو وی هلته مې د پیغمبرانو سره ملاقاتونه وشو یوسف علیه السلام مې ولید د ټولې دنیا د خلکو نیم حسن پروردګار دله ورکړی دومره خشته د رونو ورسره بغض او حسد پیدا شو ګوره رونو هم پیدا کېږي ګوره نو رونو او بیندې جدا وي اکثر د دې مېرنو رونو خامخا یو بل سره لږ غوندې حسد پیدا کېږي سکیم یې ورته جوړ کړه چې د دې پلار د یعقوب علیه السلام خو دې بچي سره ډېر محبت او ډېره مینه ده او موږ سره خو هغسې نه کوي او یو خوب هم لیدلی شوی و یوسف علیه السلام لیدي و غراض د خوب هم فاش شو وی راشه دا زوی به د مخې نه لري
ګوره عجیبه سکیم یې جوړ بابا مونږ خو ښکارم کوو لوبې ټوقې به م کوو او سیل به موږ ځنګل ته ځو نو که ستا خوښې نو دا یوسف هم موږ له راکړه یعقوب علیه السلام به دا بچې ځان نه جدا کړ هر وخت به ورسره وي بچی هسې نه دا ماشوم دی چې ته شرمخې ده نه په دې علاقه کې شرمخان ډېر دي او شرمخې ده نه مات نه کړي نه بابا مونږ بلا رونه یو او ګڼ رونه یو نو مونږ به دومره کمزوري چې ستا دا یو ماشوم بچی به د مونږ نه شرمخ وړي وی ښځه ډېره ښه ده بچی یې وله ورک د پلار په مخ کې اوچت که او ښکلې که او یو زوی به د بل نه اخېسته او بل د بل نه خو چې د پلار د مخې نه یې خوا کړم څپېړې دې شروع کړې تا سره پلار مینه کوي ها تا لار سره وړي مونږ سره خو هغسې مینه نه کوي چې تا سره کوي به برابر کړو او د خوب لیدی چې 11 ستوري او نر او سپومې ما ته په سجده پراته دي وی خو اوس به پته ولګي چې ته به مونږ ته سجدې کوې که مونږ به درته کوو 11 ستوري دا 11 رونو دې کې یو خپل سکر و دا لس یو نو دا دغه و میرني چې بویه ته یو شال کوي په هغې کې یوسف علیه السلام وغورځو داسې کوي اوږده غټ جور کویانو هغې کې وغورځو او ښکارونه یې کول نه یو شرمخې چې ته راونیوه هغه کې پړې واچو او قمقل سړی چې وي که نه دا چې کم سازشي سړي وي دا عقل سوچ هم په ځای نه د یوسف علیه السلام نه کمیس وویسته او چې د ښکار یې کړی و هغه په وینو کې رنګ کړ او هغه کمیس یې یعقوب علیه السلام دروړو دا دې شرمخ ستا زوی مات کړی دله م راوستو چې ستا یقین پیدا شي او دا ستا د دوی کمیس او دا ورباندې وینه یعقوب علیه السلام خو پیغمبر و وی عجیبه هوښیار شرمخ دی چې زما زوی یې ماته و د هغه اندامونه غوښې خوړې او کمیس یې ترې روغېستی دی دقه دی کې دوی خطا شوي چې کمیس یې نو شلولی روغ کمیس یې راوړ یعنې کمیس وشلوی نو پته به ولګي که نه وی ډېر هوښیار شرمخ دی کمیس یې ترې روغېسته او غوښې وډوکې وله خوړل وی وایه شرمخ ته وی ستا د پاغه ذات قسم چې ته شرمخ پیدا کړی او دې پیغمبر پیدا کړی زما زوی ته دې ولې پنجه اړموله زما زوی دې ولې ماته و شرمخ ورته الله ګویا کوي صاحب د شرمخ به څه مجالي چې یو پیغمبر چې د پیغمبر زویم وي هغه به شرمخ څنګه مات کړي مونږ پیغمبرانو له ګوتې ور وړی شو پنجه ور وړی شو د پیغمبر زوی ته مونږ غټ کولی شو دا خو دوی راونیولم او پړې راکې واچو تالی راوستم ګوره سازش یې جوړ که الله پکې ناکام کړل هغه یوسف علیه السلام پروردګار یو قافله راله او هغې د کوی نه وویسته برقه یې ښکته کړه چې دې کې به اوبه روځي پکې یوسف علیه السلام راووت او صاحب اغشتو قیمت یې چا سره نو ځکه ډېر خشته خوبصورت او د مصر په بادشاه خرڅ شو او یو وخت داسې راغی چې د مصر قرصه یوسف علیه السلام ته حواله شو او په دې علاقه د یعقوب علیه السلام قحط راغی غلې له به خلک مصر ته تلل یوسف علیه السلام له به تل دوی غلې له لاړل غلې راوړه یوسف علیه السلام یې ونه پیژن دوباره چې څنګه لاړل یوسف علیه السلام ورته ځان وخو په خپو ورته پرېوتل صاحب ته زمونږ ورور یې مونږ نه غلطي شوې ده مونږ معافي غواړو سازش او سکیم پټېږي نه ګورئ او که د انسان نه پټ کې د رب العالمین نه نشي پټولی دا به چرته هم نه کې زمونږ د خلکو ګورې دا یو عادت دی څوک په دکان کې څوک په پټي کې څوک په حجره کې څوک په لاره کوڅه کې بالغ ته ډډه والي یو په یو ورچوه بل په بل ورچوه یو تم سکیم جوړوه بل تم سکیم جوړوه دا غټه ګناه ده خطرناکه ګناه هېڅ چرې به دا نه کې دا ګناه کبیره ده خطرناکه ګناه ده او که چرته ستا په دې سکیم او سازش کې د بل مسلمان مال برباد شو د هغه مرګ پکې راغی دا به نه وی چې مرګ ما نه دی کړی هغه د مړي ګناه ګورې ستا وشوه د قتل ګناه کې به شریک شي هېڅ پته نه دی د هغه مال ته نقصان د هغه عزت ته نقصان د هغه رور ته د هغه بچي ته د هغه قوم ته هغه وبال کې ته شریک شوې مونږ خلک دا سوچ کوو چې دا ډس چا وکړو دا بس قاتل دی نه دی کې چې چا ورسره تعاون کړی دی چا پکې شیطانت کړی چا سکیم او سازش کړی دی نبی علیه السلام فرمایي چې د بل سړي په مرګ کې په 2 ټکو څوک شریک شي د قیامت پر ورځ به په تندي ولې لیکلی چې دی د الله د رحمت نه مایوسه دی الله دې مسد نو سکیم او سازش گناه کبیره ده غټه گناه کبیره ده د دې نه مکمل ځان ساتي او که په دې پوه شو چې یو سړی د بل مسلمان خلاف داسې خبره کوي چې د هغه عزت ته پې نقصان رسي د هغه مال ته پې نقصان رسي
یا دا هغه ژوند ته پې نقصان رسی د مسلمان ته نصیحت وکړه دا ګلو یو کس تپوس کوي چې سپړې په مانځه کې د امام نه مخکې رکوع وکړي او یا سجده وکړي نو وایي په دې باندې مونځ خرابېږي او اودس یې ماتېږي. مسله داسې ده که چا د امام نه مخکې رکوع له لاړ یا د امام نه مخکې سجدې له لاړ نو دا ګناه ده، دا ناجایز دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کم انسان چې د امام نه مخکې رکوع لځي سجدې لځي او یا د رکوع سجدې نه د امام نه مخکې پاسي ویره ده دا سټوکې د شیطان په لاس کې دی، شیطان مخکې بوځي او وروسته بوځي، دا سخته ګناه ده او دا ناجایز دی. که دې داسې طریقه باندې د امام نه مخکې رکوع یا سجدې له لاړ چې امام سره په دې رکن کې شریک نشو، لکه چې دی رکوع له لاړو او بیا امام رکوع له دې سر پورته کړي نو امام سره په هغه رکن کې په رکوع سجده کې شرکت رانغی نو بیا پې مونځ اړونه شو. او که نه دی مخکې د امام نه رکوع له لاړ او بیا د امام ورپسې لاړ خو په هغه رکوع کې امام سره شرکت راغی یا په هغه سجده کې امام سره شرکت راغی نو مونځ مکروه دی، اودس پې نه ماتېږي. اودس اله ماتېږي چې سړی په مانځه کې قهقهه وکړي، د هغه مونځ چې رکوع سجدې والا مونځ دی، یعنی هغه آواز والا خندا په مانځه کې وکړي نو د مونځ مات شو، اودس یې مات شو، پرې بیا دوباره اودس وکړي. دا بل ملګري تپوس کوي چې مونږه جومات دیوال کچه دی او اوس دیوال د جومات پخو او قبله طرف ته لار ده، نو آیا که مونږ محراب خو لار طرف ته جوړولی نه شو نو که محراب مونږ د جومات نه بار جوړو خو د جومات دیوال بدن نه کوو، نو آیا مونږ د محراب د جومات نه بار جوړ کړو چې لار تنګه نشي او دیوال د جومات دن نه کوو او لار ته ځای پرېږدو، دا جایز دی که ناجایز؟ دا ناجایز دی. د جومات حصه چې د جومات دپاره وقف شوې ده د بل مقصد دپاره استعمالول دا ناجایز دی او ګناه ده. محراب که خامخا لازمه نه ده چې د دیوال نه دی باري، بعضې جوماتونو کې داسې محرابونه جوړېږي چې هغه په دیوال کې دن نه وي، محراب صرف دیم فایده ده چې د دیوال نه بار راشي نو د یو سب بچت پکې راشي، او دیم فایده ده چې د امام د مانځه ځای مختص او معلوم وي، نو لازمه نه ده چې محراب د خامخا دیوال نه بار راشي، خو د جومات حصه دا وقف کول لارې ته دا ښه خبره نه ده. دا بل ملګري تپوس کوي چې بعضې ښځې هغه زبان دراز دي جبې هر وخت ریستي او ټول کور دې په اور کې ولاړي، دا سخته ګناه ده. زنانه به په خپل کور کې د خپل خاوند سره تیزي نه کوي، نه به پې غصې کوي، نه به پې اواز راوباسي. دارنګې زنانه په اسخر باندې یا په خواښې باندې اواز ریستل او غصې کول دا ناجایز دي، دا ګناه ده او زبان درازي به نه کوي. ښه اخلاق ښه شی دی، د سړو دپاره د ښځو دپاره ګزاره دې کوي. بچو سره بد اخلاقي نه پکار، د بچو سره په داسې طریقه باندې وخت تېرول پکار چې کنزل پکې دي، بعضې زنانه کنزل ډېر زیات کوي نو بچي هم هغه چل زده کړي، بیا بچي هم هغسې کنزل کوي. د زنانو بعضې خویونه داسې دي چې خیرې ډېرې زیاتې کوي، نو چې دا خیره وکړي نبي علیه السلام مبارک فرمایي بعضې وختونه د خیرو د قبولیت وي، نو دا خو په جذباتو کې وي، بچي ته خیر وکړي، مال ته خیر وکړي، خاوند ته خیر وکړي او بیا د هغې نه وروستو سوچ یې وروستو را چې وي دا مې سوکل، نو بعضې وخت کې خیره الله قبوله کړي او انسان پې ستومانوي، نو خیره پخ انسان د الله تعالی بدي شي او دا ښه خبره نه ده. دا بله مسله ده چې یو سړی په داسې وخت کې راغی چې امام په خطبه دی، آیا دی به سنت کوي که به نه کوي؟ نو خطبه هغې ته ویلی چې د دویم بانګ نه پس امام شروع کوي. نو که یو سړی په داسې ټیم کې راغی چې د خطبې اذان شروع دی، الله اکبر، دغې نه پس به دې سنت نه کوي. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی، اگر چې د نور علماو ائمو پکې لږ اختلاف شته، خو د هغې مسلک دا دی چې د اذان د خطبې نه پس به دې سنت نه کوي، دا سنت ترې باندې نه پس وکړي. البته که امام تقریر کوي نو هغه د تقریر دوران کې دې سنت کولی شي که نه شي کولی، نو هغې کې خو سنت جایز دي که کوي، ځکه تقریر خطبه نه ده، هغه مسنونه خطبه د اذان نه پس شروع کېږي. خو بهر کې بیا هم په دې تقریر کې چې دې سنت کوي نو د اواز اوري نو لکه هغه تشویش پیدا کېږي، یا دا دی چې دې مثلا بعضې پکې آیاتونه د قرآن حکیم ووایي هغې ته چپ کېدل پکار دي، نو بهتره خبره داره چې په وخت سړی منزله ځي او اذان د لومبي اذان پسې زوال پسې فورا خپل سنت کوي، ثواب هم کېږي، ځکه چې نبي علیه السلام فرمایي چې کوم سړی د بانک پسې فوري ده لومبي بانک پسې
یعنی په وخت لاړه زوال پسې هغه الله ډېر لوی اجر ورکوي په حدیثو کې ډېر لوی ثواب دی. دویمه مسله د ملګري دا تپوس کړی دی چې د سحر سنت داسې وخت کې سړی جومات ته راغی چې امام په جمع باندې ولاړ دی په فرضو، نو دی به سنت کوي که به نه کوي. نو دې کې زمونږ مسلک کې دوه قول دي، خو راجح قول دا دی چې که امام د دویم رکعت رکوع ته سره رکوع لاندې کولی شي دی دې دا خپل ګمان دی چې زه را سنت کوم امام په دویم رکعت کې رکوع سره لاندې کولی شم، نو بیا دې سنت وکړي. او که دا غالب ګمان و چې نه که زه دا مونځ کوم دا سنت او امام په دویم رکعت کې رکوع سره نشم لاندې کولی، بیا دې سنت پرېږدي. خو که دې سنت کوم په دې جومات کې په دې خیال چې امام زه په دویم رکعت رکوع کې لاندې کولی شم، دا ځای کې به سنت کوي چې د امام اواز نه اوري، لکه امام کوټه کې دې بار سنت وکړي یا امام بار مونځ کې دې په کوټه کې یا لوی جومات یو طرف ته دی وکړي. که دا ځای کې دې ودرېږي چې صف سره نږدې دی او د امام قرائت دې اوري، بیا دې بالکل سنت نه کوي، بیا دې پرېږدي. لکه چې بیا قرائت اورېدل په ده باندې واجب کېږي، دې باغې ته خامخا غوږېږدي. ښه دا سنت د سال چې پاتې شي بیا به څه کوي؟ نو دې کې زمونږ د امام محمد رحمت الله علیه قول دی او هغه مفتا به راجح قول دی چې د سحر د نور خطو نه پس را سنت پې وکړي، چې نور وخېږي هغې نه پس سنت وکړي. ملګري دا تپوس کوي چې د مازدیګر مونځ یو سړي وکړ، دا خیال و چې جمع شوې ده او د مونځ وکړ فرض یې وکړل، اوس امام سره د جمع نه وشو، امام راغی، دې به څه کوي؟ نو ده خو خپل فرض کړي او د مازدیګر د فرضو نه پس نفل جایز نه دي، نو دې بس امام سره شرکت نه کوي. او د ماښام متعلق علما لیکي چې امام که د مخکې فرض کړو بیا امام یې را لاندې کړ، امام سره ځکه شرکت نه کوي چې 3 رکعته نفل نشته، یا خو چې امام سره نفل کوي خو 3 رکعتو نیت پکوي، 3 رکعته نفل نشته. بعضې یو قول د علماو پکې شته چې امام سره د نفل نیت وکړي، خو چې کم وخت کې امام سلام وګرځي پاس یو رکعت دې وکړي، نو ده به 4 رکعته شي. خو دا قول مرجوحه دی. ښه دا ده چې د مازدیګر او د سحر او د ماښام د 3 واړو منځونو کې که د مونځ کړو امام سره شرکت دې نه کوي، او که ماسپښین او د ماسخوتن د فرض کړي او بیا امام را لاندې کړ، امام سره د نفلو نیت دې وتړي، الله به د نفلو اجر او ثواب ونه ورکړي. دا بل ملګري په ذهن کې دا سوال دی چې یو سړی جنازه تیاری نو تیمم وکړي او جنازه کې شریک شي. زمونږ په وطن کې دا عام رواج دی او ډېر غلط رواج دی. خلک مقبرې ته لاړ شي، هلته ډډې لګولي، ګپ شپ یې لګوي، او چې کوم وخت کې جنازه راشي نو بس په قبر یا په کاڼي باندې ډبار شروع کړو تیمم ووایي. دا مسله غلطه ده، دا ناجایز ده. چې د سره وخت د اودس وو نو اودس پکوي، چې اوبه وي اودس پکوي، وخت ورسره شته اودس پکوي. تیمم د هغه چا دپاره فقهاو لیکلی دی چې جنازه دې په تیمم وکړي، چې دې داسې وخت کې حاضر شو د پته نه وه او دې جنازې ته حاضر شو، ناګهاني جنازه ولیدله، که دې اوس اودس کوي جنازه ته تېرېږي، جنازې مونځ ته کېږي، د جنازې خو بل بدل شته نه، نو دغه وخت دې فوراً تیمم و چې د جنازه ترې نه لاړه شي. اوس چې د مخکې ده ته پته ده چې په 4 بجې جنازه ده او دې ناست دی او ډډه یوازې د اودس نه کوي، جنازه حاضره شي بیا فوراً تیمم ډبار شروع کړي، دا خو ناجایز ده. زموږ پښتانه نه وایي چې اوبه وي نو تیمم ته حاجت نشته، نو دا خو پښتنو مسله ده، خبره ده، خو خبره د شریعت مطابق ته د سره ټیم و د به اودس کړی بیا به مقبره کې د انتظار کړی. ښه، او که د جمعې مانځه کې یو سړی داسې وخت کې راغی، یا د جمعې مانځله یو سړی داسې وخت کې راغی چې د اودس نشته او دلته چې جمعې مونځ کېږي، نو دی په تیمم د جمعې مونځ نه کوي، ځکه د جمعې مونځ بدل شته دی چې هغه د ماسپښین مونځ دی. که جمعې مونځ ته ته تیمم دې نه کوي، خپل اودس دې وکړي، که امام سره جمعې مونځ را لاندې کړي، خو ډېره خلک را لاندې نه کړي، ماسپښین مونځ وکړي. او که د اختر مونځ دی، د اختر نه مونځ هم بدل نشته، نو که دا ټایم کې دی راغی چې دی اودس کوي نو مونځ ته د اختر ختمېده کې نو امام فارغېده، نو دې بیا خیر په تیمم د اختر مونځ وکړي. د جنازې د مونځ او د اختر د مونځ چونکې بدل نشته، نو که د اودس کوو دا دواړه مونځونه ته تل، نو دې اودس وکړي تیمم دې ووایي، او د جمعې مونځ داسې نه د هغې بدل شته، د هغې په ځای کې جمعې مونځ ته لاړ ماسپښین مونځ دې وکړي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب العالمين زمون واستاسو دا خواره او دا عرص قبول ومنزول کی، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.